يعلمون. د موسی علیہ السلام واقعیه تفصیلی بیان شو، اخره کې مضمون ذکر کېده چې په دې کې ښه خلک اومو. اوس الله ذکر کوي چې څه په دې کې ښه خلک و، نو څه نه اهل خلک اومو. خو دا چې کم نه اهل دي نو دوی د خپل نه اهلیت نه دوکه نشي. الله چې دوی باندې دنیا کې کم انعامات کړي دي، د مال او د اولاد او مختلفو نعمتونو باندې مالامال ګرځولي دي، دا نه ده چې ګینې دا د الله خوښ دي، بلکې دا د الله استدراج دی. استدراج معنا درجه په درجه به الله دوی نیسي، دې ته استدراج وایي. وممن او د هغې نه دا یو هدایت باندې والذین کذبوا، هغه کسان چې دوی تکذیب کوي بې آیاتنا زموږ په آیاتونو، سنستدرجهم زر دی چې دا به درجه په درجه په قلار قلار باندې نیسم من حیث د هغه طرف نه لا یعلمون چې دوی نه پوهیږي. و املی لهم ز مهلت ورکوم دوی ته ان کیدی بشک زما گرفت متین مضبوط دی. اولم یتفکروا، آیا دوی فکر نه کوي ما بصاحبهم من جن، نشته د دوی په دې ملګري باندې لیونتوب. دوی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته لیونی وی. الله فرمایي تاسو په دې باندې سوچ وکړئ، د لیونی خبرې داسې وي، د لیونی کردار او ژوند داسې وي، او د پیغمبر نه تعبیر کوي صاحب سره. دا دې ته اشاره وي چې صاحب ته خپل صاحب حال ښه معلوم وي، صاحب ته د خپل صاحب حال ښه معلوم وي. دا ستاسو منځ کې پیدا ورکوټی ماشوم لوی زلمی شو، ډېرې ښه تاسو پیژنئ. ان هو نه دی دا پیغمبر الا نذیر مبین، مگر یرونکی دی ښکاره. اولم ینظروا، آیا دی نه ګوري فی ملکوت السماوات، په حکومت د اسمانونو کې، والارض او د ځمکو کې. اسمان او د ځمکې د مخلوق کې دوی نظر نه کوي حکومت کې. ما خلق الله من شیء، نه دی پیدا هغه چې الله پیدا کړي، په دې کې دوی سوچ نه کوي. وان عسوا قریب د ان یکون چې وي قد اقترب اجلهم، نږدې وي د دوی ټیم، د دوی د غریب وخت نږدې وي. فبأي حدیث، پس په کم خبر باندې بعده، پس د قرآن نه به یؤمنون دوی ایمان راوړي. بل خبر خو دې نشته نه. من یضلل الله، سوچ الله گمراه کی، فلا هادی له، نه به د هغې دپاره لار ښوونکی. ویذرهم، پرېږده به دوی فی طغیانهم، په خپلو سرکشو کې، یعمهون، دوی به متحیر او حیران وي. یسألونک، تپوس کوي ستا نه، عن الساعة، باره د قیامت کې، ایان مرساها، کله به قیام د قیامت. دا راته وایي چې قیامت به دا کله راځي، په کم تاریخ باندې. قل ورته وایي انما علمها، بشک علم د قیامت، عند ربي، په نزد رب زما دی. لا یجلیها، نه ظاهروي دا قیامت، لوقتها، فی وقتها، په خپل وقت باندې، الا هو، مگر دغه الله به ظاهروي. دا علم د الله سره دی، او کم قیمت چې راځي نو راولي به هم الله، او دغه وخت هم د الله سره علم دی. ثقلت فی السماوات والارض، دروند دی په اسمانونو او په ځمکو کې دا خبر. لا تأتیکم، نه به راځي تاسو ته، الا بغتة، مگر ناڅاپه. یو د قیمت علم دی نو الله د ځان سره ساتلی دی. ان ساعة آتیة اکاد اخفیها، الله فرمایي دا به ځان سره پټ ساتم. دا الله پرشتو ته، انبیاو ته د دې علم نه دی ورکړی چې په کم تاریخ به دا قیامت راځي. حدیث د جبریل کې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام نه جبریل راغلی او تپوسونه کوي. یو ته نه تپوس کوي متى الساعه، دا راته وایي قیامت به کله راځي. نو پیغمبر علیه السلام ورته یو قانون کلی ذکر کوي، مل مسئول عنها باعلم من السائل، د چا نه چې تپوس کړی شوی دی دا د تپوس کوونکي نه ښه نه پوهېږي. څنګه چې تا ته پته نشته د قیامت، داسې ما ته هم داسې بل تپوس کوونکي او تپوس کړی شوی. البته قیامت چې راځي نو بغتتن، اچانک به راځي. حدیث مو پرون درته وی چې انسانان په خپل کاروبار کې دي، هغه شانتې په دې کې مصروف دي، او اسرافیل علیه السلام شپېلې کې پوک وهي، بس قیامت شو. یسألونک، تپوس کوي ستا نه، کأنک، گویا چې ته حفی عنها، ډېر مبالغه کوونکی په دې کې. تا نه داسې تپوس کوي چې ګینې قیامت متعلق ته ډېر مبالغه کوونکی، او تا ته مکمل د هغې علم دی. قل ورته وایي انما علمها عند الله، بشک علم د قیامت دا د الله په نزد دی. ولکن اکثر الناس، لیکن ډېر د انسانانو نه، لا یعلمون، دوی نه پوهېږي. قل ورته وایي لا املک لنفسي، زه مالک نه یم د خپل ځان دپاره نفع د پیدې، ولا ضر، او نه د ضرر، الا ما شاء الله، مگر هغه چې د الله خوښه شي. د الله خوښه شي او ماله پیدا راکوي، د الله خوښه شي او ضرر راکوي، دا د الله اختیار کې دي، زما اختیار کې نه دي.
ولو كنت اعلم الغیب که زه پوهېدلی په غیب باندې لاستکثرت من الخیر ما به ډېر کړی خیر ډېر خیر به مې ځان ته جمع کړی وما مسنی السوء او نه به ورسېدلی ما ته تکلیف. نو پته لګي زه چې کوم دی په غیب نه پوهېږم. کم حضرات چې هغوی نبی کریم علیه الصلاة والسلام غیبدان ګڼي نو داسې آیتونو کې هغې خلکو له دوکه ورکړي. نو دا ووایي چې نبی کریم علیه السلام فرمایي لو كنت اعلم الغیب په غیب پوهېدلی لاستکثرت من الخیر ما به ډېر خیر جمع کړی. او دا مسلمه ده چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام څونه خیر جمع کړی دی. اخو جامع د خیراتو دی. هر کله چې جامع د خیراتو دی نو پته لګي نبی علیه السلام په غیبه پوهېږي. نو دا صرف چې کوم دی ځان ته مغالطه او خلکو له مغالطه ورکول دي. دلته مراد د خیر نه هغه خیر مراد نه دی چې کم ثواب دی. دلته خیر نه مراد مقابل چې کم دی د سوء د نقصان دی. نو الله وی ورته وایه که په غیب پوهېدلی لاستکثرت من الخیر ما به ځان دپاره ډېر راحتونه حاصل کړي وو. وما مسنی السوء ما ته به تکلیفونه نه ورسېدلي. راحتونه به مې حاصل کړي وو او تکلیفونه به راته نه ورسېدلي. او سره دی نه چې نبی علیه الصلاة والسلام ته څومره تکلیفونه ورسېدل. په خیبر کې په زهریله چیلې وخوړلی شو او دارنګې احد کې غاښونه مبارک او دارنګې مخ مبارک زخمی شو. او دا خیر مراد ثواب نه دی چې ګنې د نیکه کارونه نیکه کارونه خو نبی کریم علیه السلام او تمام حضرات با اختیاره کوي. ان انا نه یم زه الا نذیر مگر یرونکی م بشیر او زیری ورکوونکی م لقوم یؤمنون هغه قوم دپاره چې دوی ایمان راوړي. هو الذي الله غزاد دی خلقکم چې تاسو پیدا کړي من نفس واحده د یو نفس نه. آدم علیه الصلاة والسلام نه تاسو پیدا کړي. وجعل منها او به ګرځولې د هغې نه زوجها د هغه بیبي لیسکن الیها چې د آرام وکړي دغه بیبي خواته. د بیبي بنیادي چې کوم دی صفت دا دی چې انسان کې سکون راشي. آیت کریمه کې دوه تفسیره کوی شي. یو تفسیر دا دی چې لیسکن الیها تر دې پورې دا د آدم علیه السلام قصه ده. او فلما تغشانا بیا د بچو قصه شروع شوله. نو بیا آیت باندې هېڅ اشکال نشته دی. الله وی آدم علیه الصلاة والسلام ته مې بیبي ورکړه او دې دپاره چې لیسکن الیها آدم علیه السلام کې سکون راشي اړه کې قرار راشي. د ښځې او د بیبي اهم صفت هغه دقه دی چې خاوند کور ته راشي او خاوند له برقرار وي خوشحاله شي. نو چې کم خاوند کور ته راشي او خوشحاله دی پته لګي د ښځې صفت شته. او که دی کور ته راشي او د غمونو جالې ته رالي نو پته لګي د ښځې صفت د سکون نشته. د ښځېتوب صفت پکې نشته. دا د آدم علیه السلام واقعه پوره شوه. اوس اولاد الله حال ذکر کوي چې آدم علیه السلام له بچي ورکړه. د چا بچي نه نو دی سوال کوي یا الله ماله بچي راکړي یا الله ماله زوی راکړي. او چې کله له زه بچی ورکړم نو بیا د الله سره شرک جوړ کی. نوم ولا غلط کیږي تعلیم غلط وي رویه او ژوند ورته غلط ورخی. نو دا رستو دا د اولاد حال ذکر کیږي د آدم علیه الصلاة والسلام سره نه. فلما تغشاها کله چې پټ کې دی بیبي لره خاون حملت حملا خفیفا د دې نه جوړ شي حمل سپک. فمرت به نو دازي په دې حمل سره دغه حمل د انسان زنانه. او فلما اسقلت کله چې دا حمل درون شي اولاد چې کوم دی مسله زیاته شو دعوا الله ربهم دا دوان الله نه سوال کوي الله که بچی دی راکو صالحا لنکونن من الشاکرین. کله چې الله وی بچی ورکړم نو جعل له شرکا بیا دې وګرځي الله دپاره شریکان. بیا الله ير کی دغه بچی چې کوم دی نوم وله غلط کی دي دغه بچی هغه چې کوم دی د دین تعلیم نه محرومه کی چرته بی دینه نه جوړ کی. دا د اولاد قصه ده. او دویم چې کوم دی که د اول نه اخره پورې داسې وایي چې دا د آدم علیه السلام قصه ده نو احتمال پکې دی. بیا مفسرین ذکر کوي آدم علیه السلام دنیا ته رالی نو اولاد به چې کوم دی دا څه وخت پورې نو. ابلیس انسانی شکل کې او طبیعي په شکل رالی ورته ویل ستا دا بچي نه کېږي زه دله علاج کومه خو چې ستا دا بچی وشي نو ته به د بچي دپاره نوم دی عبدالحارث. حضرت حوا چې کوم دی هغه وی ټیک ده خو نیت وایا سوچ او فکر وایا. د ابلیس خیال دو چې حارث زما نوم دی نو دی چې له نوم کې دی عبدالحارث
نو بنده د حارس زما بنده. نو دا د پیغمبر کور دی چې دا لک شانتې ورانه پکې نه باسم دا هم غټه خبره ده. د ته شرک په تسمیه وي نوم دی غلط کېښوده. نو د دې شرک په تسمیه دا ورکوټې خبره په دې کور کې د نه ایستل دام لوی غنیمت دی ځکه د پیغمبر کور دی. د هغه خیال دو او د مور به حضرت حوا خیال دو چې حارس وی زمیدار تا او پلار آدم علیه السلام هغه زمیداره کوي. زه خپل بچی ته نوم کېدم عبد الحارث معنا خادم د زمیدار او بچی د پلار خادم وینو. مور به په دې نوم کې خو څه غلطي نشته ځکه نوم خو دغه دی چې د زمیدار خادم او بچی د پلار خادم وي. نو د مور به خپل نیتو د ابلیس خپل نیتو خدا ظاهری چې کم دی ټکې د ګناو. نو ځکه الله پاک فرمای انسانانو طبیعت پیدا شي چې کم دی چې شرک وکړي. نو فلما تغشاها کله چې ملو شو آدم علیه السلام د حضرت حوا سره نو حملت حملا خفیفا حمل جوړ شو حمل سپک فمرت به نو داتله راتله په دې حمل سره فلما اسقلت کله چې دا درون شو دعوا الله نو بل دې دوانو ربهم خپل رب او دا سوي لئن اتیتنا کتا مونږ تراک صالح صالح بچي لنکونن من الشاکرین مونږ بشو د شکر وستونکو نه. فلما اتاهما کله چې ورک دې دوانو ته صالح صالح بچي جعل له شرکا دیو ګرځو الله د پر شریکان به دا شرک په تسمیو فيما اتاهما غچ الله تور کړه فتعال الله چود الله پاک عما یشرکون غچ دی وسره شرک کوي ایشرکون اي دوی شرک کوي ما لا يخلق شيئا غچ نشي پیدا کولای سسیز وهم يخلقون حال دا چې دوی پیدا شوی دي ولا يستطيعون لهم دی طاقت نه لري خپل ځان د پر نصرند امداد کولو نه چې کوم د خپل عابدین امداد کولی شي او ولا انفسهم ينصرون د خپل ځان امداد کولی شي. و ان تدعوهم کترابل دوی ال الهدى سیلار طرف ته ستا د غبوتان دي دا خدایانو په شکل چکم دی جوړ کړي ته سیلار ترابل لا يتبعوكم د استاسو تابعداري نه کوي سواء عليهم برابر د پدې باندې ادعوتموهم کتا سو دی رابل ام انتم صامتون یا تاسو دینه چپ کېږي. ان الذين بشک هغه کسان تدعون چې تاسو بلې من دون الله غیر د الله نه کاغه ارسوک دی چې د الله نه سیوا تاسو کم بلې بوتان دي اولیاء دي انبیاء دي عباد امثالکم دا بندگان دي تاسو په شان تم د الله مخلوق دام د الله مخلوق دي او چې خامخ تو هغه تاواز کې فدعوهم وبلی فليستجيبوا لكم دوی دې قبول والو کې تاسو ان کنتم صادقین کې تاسو رښتونی تاسو اجابت نشي کولای. الهم آیا دوی د پر ارجلن خپیدی يمشون بها چې پدې تلل کوي نو دا هم نشته ام لهم یا دوی د پر ايدن لاسون دی بتوشون بها چې پدې نیول کوي ام لهم یا دوی د پر اعین سترګې دی بصیرون بها چې پدې لیدل کوي ام لهم یا دوی د پر اذان غوګون دی يسمعون بها چې پدې اورېدل کوي. قل ورته وي ادعوا شرکاکم تاسو بل خپل شریکان ثم کیدونی به تدبیر جوړ کوي زما پشان کې فلا تنذرون ما ته مهلت مرا کوي. ان ولی الله الذي بشک زما مددگار او دوست ناصر اغزاد د نزل الكتاب چې نازل کړي د کتاب او هو د الله پاک يتول الصالحین دوستی کوي د نیکانو سره والذین اغکسان تدعون چې تاسو بلې من دونه غیر د الله نه لا یستطيعون د طاقت نشته نصرکم تاسو د امداد ولا انفسهم ينصرون انا د خپل ځان امداد کولی شي. و ان تدعوهم کتا سرابل دوی ال الهدى هدایت طرف تلا يسمعوا دی نوري وتراهم تبو تغور ينظرون الیک دی بغوري تا دا بوت چې کم د شکل داسې ورکړې سترګي ارسه ولا برابر کړي ته وګیندا ما ته بټ بټ ګوري وهم لا يبصرون او دوی سنینی سکه نظر پکې نشته. خذل عفو واخل عفو د دې مشرکانو سره په ضد باندې جواب مکوه بس معاف کا وامر بالعرف امر کوه پنه کو سره واعرض عن الجاهلین او اعراض کوه د جاهلانو نه. نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د دې آیت متعلقه د جبرئیل تاسو کو جبرئیل دا راته وای چې خذل عفو وامر بالعرف دا څه ته وای. جبرئیل ورته وای د الله نه به تاسو کوم چې الله څه تفسیر کوي نو جبرئیل د الله نه تاسو کو الله ورته فرمایل خذل عفو عفو دا د چې کم دی چې سل من قطعک څوک تا سره بایکاټ کوي نو دا غي سره تخپل سیله رحمی ساته او وعتی من حرمک چې کم انسان د خپل احساناتو نه تا محروم ګرځي نو ته هغه محروم کوا او وعفو عمن ظلمک چې کم سړی تا سره زیاته کوي ظلم کوي نو معاف کا
دا درې ټکي وي داسې دي چې خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلین واما ينزغنك من الشیطان که ورسیږي تا ته د شیطان د خوا نه نزغون څه وسوسه نزغه ویلی شي چې کوم دی سکونډاره لګول دا شیطان تا ته داسې چې کوم دی وسوسه واچي یوه سکونډاره ته ولګوله فاستعذ بالله پناه غواړه الله باندې انه بېشک الله پاک سمیع علیم اورېدونکی دی او پوهه دی ان الذین اتقوا بېشک هغه کسان چې دوی تقوا کوي اذا مسهم چې ورسیږي دوی ته طائف سیوه حصه د وسوسې ورسیږي دوی ته طائف حصه د وسوسې من الشیطان د شیطان د خوا نه شیطان ورته وسوسه واچوي نو تذکرو دوی نصیحت یاد کی د الله عذاب یاد کی نه په دې وسوسه نه دوکه کیږي فاذا هم مبصرون بیا اچانک دوی ولیدونکي و اخوانهم او د دوی نور چې متقیان نه دي دوی نور انسانان چې متقیان نه دي یمدهم دا شیطان راکاږي دوی له فی الغی په ګمراهۍ کې هغه کوشش کوي چې ګمراهۍ ته راولي ثم لا يقصرون بیا دوی کمی نه کوي په ګمراهۍ کې و اذا لم تأتیهم بآیة کله چې ته راتلو نه کې دوی ته په نشانې سره قالو دوی وایي لولا اجتبیتها ولې د نشانه غوره نه کړه کومه نشانه چې موږ غواړو دوی ولې راونه وړه قل ورته وایي انما اتبع بېشکه زه تابعداري کوم ما یوحی الی د هغه چې وحي کېږي ما ته من ربي طرفه د خپل رب نه هذا بصائر من ربکم دا دلایل دي د طرفه د رب ستاسو نه وهدن دا هدایت دی او دا رحمت دی لقوم یؤمنون هغه قوم دپاره چې ایمان راوړي واذا قرئ القرآن کله چې لوستی شي قرآن فاستمعوا له تاسو ورته غوږ کېدئ وانصتو چپ شئ دا د قرآن کریم آداب دي چې قرآن لوستی شي نو تاسو ورته غوږ کېدئ او چپ شه ورته لعلکم ترحمون دې دپاره چې په تاسو رحم وشي د الله رحم چې غواړي نو قرآن ته به غوږ دی دا د مؤمن صفت دی په خلاف د مشرک نه او په خلاف د قرآن کریم د مخالفینو نه هغوی به دا وی چې قرآن لوستی شي نو ولغو فیه تاسو پکې شور جوړ کوئ لا تسمعوا لهذا القرآن والغو فیه قرآن ته غوږ مږدئ شور جوړ کوي چې پیغمبر قرآن لولي تاسو خپل منځ کې خبرې کوئ شور جوړ کوي چې دا قرآن تاسو هم نه اورئ نور بیا هم نه اوري نو قرآن ته غوږ نه ایښودل دا د کافر د منافق صفت دی او د مؤمن صفت څه شی دی هغه دا دی چې کله قرآن لوستی شي نو فاستمعوا له غوږ ورته کېده وانصتو چپ شه لعلکم ترحمون دې دپاره چې په تاسو رحم وشي نو مسله دی هغه کورونه چې هغوی د خیر او برکت دپاره قرآن کریم تلاوت په کور کې اوري نو چې کله قرآن کریم تلاوت په کور کې ولګې یا په هوټل کې د قرآن تلاوت ولګې یا دکان کې د خیر او برکت دپاره د قرآن تلاوت ولګې نو هغې پورې به کار نه کې هغې ته به خاموشي غوږ به دې ورته ایښې چې څو پورې ته تلاوت اوري دا نه چې قرآن شریف تلاوت شروع دی په هوټل او په دکان کې او د خرڅول اغستل کوي او دا لوښې ګړنګوي دا منه ده یا چې کوم دی په کور کې د قرآن تلاوت لګېدلی دی او زنانه د کور کار کوي لوښي انځه اخوا دېخوا ارته ګړنګ ړوږ شروع دی او مور لور ته کار ده لور مور ته کار ده بل ته کار دی او شور جوړ کړی دی دا د قرآن بېادبي ده داسې به نه کوې بیا به نه لګې بیا تلاوت بند کا څو پورې چې ته تلاوت اورې نو بیا به هغه ته خاموشي اختیار کې غوږ به ورته کېدی که 15 منټه اورې او که 10 منټه اورې چې کار شروع کې یو بل سره خبرې کوئ بیا به تلاوت بند کې دا د قرآن آداب دي عمده مسله ده چې کله امام قرآن کریم لولي په مانځه کې نو مقتدیان به ورته غوږ دي د امام پسې ولاړې او امام پسې مونځ کوي نو د امام لوستل دي نو ته به ورته غوږ دي ځکه قرآن کې الله فرمایي اذا قرئ القرآن فاستمعوا قرآن لوستی شي غوږ ورته کېده اوس که تاسو اورئ نو فاستمعوا غوږ ورته کېده او که بالفرض ماسپښین مازدیګر کې خو څه نه اورئ نو وانصتو چپ شه بس قرآن لستی چې ته چپ خاموشي اختیار کا بیا به پتا رحم کیږي نو احناف و حضراتو دا قول دی چې د امام پسې به لوستل نه کوي کم چې جهري مونځ دی په تیزه چې کم د امام لوستل کوي نو په دې کې صرف د امام شافعي رحمه الله یوازې منفرد دی په دې قول کې چې پسې لوستل کوه او په جهري منځونو کې احناف هم نه مني موالک هم نه مني شوافع هم نه مني جهري منځونو کې به لوستل نه کوي بالفرض لوستل زیات نه زیات که څوک ثابتوي نو د استحباب مرتبه ثابتوي احناف د سر دام پکې نه مني نه به کې لوستل ولې قرآن دا وي او دا زمونږ اصول وي چې کومه مسله اول قرآن کې ګورو چې قرآن کې مسله بیا حدیث بل خوا د سره نه ځو بس قرآن فیصله کړې ده که نه
او چې کله په قرآن کریم کې ظاهر موږ پیدا نکو بیا حدیث مبارکه ته ځو. نو قرآن کې مسله شته چې فاستمعوا له وانصتوا، غوږ ورته کېږده او چپ شه چې قرآن لوستی شي. د امام پسې لوستل موږ منع ویو. بیا احادیثو مبارکو ته لاړ شي، نو احادیثو کې چې کوم دی منع راغلی ده. نفس جهریو کې مختلف روایت راغلی. سنن ترمیزی کې د حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه نه حدیث نقل دی. سنن ترمیزی د ابو هریره سے پر روایت نقل کړي. نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام لوستل وکړو، مونږ کو چې د مونږ نه راوګرځي تاسو ما په چا لوستل کول، بعضو ته جمع لوستل کول. وای ما دا وی کنه چې مالی او نازعو زما سره د قرآن ولی جګړه کوي، زم لولم تاسو را پسې لولوي. نو بیا خلک چې کنده فنته الناس، خلک د قرات نه د امام پسې منشول په جهري منځونو کې. کم چې جهري منځونه دي نو په دې کې منشول، دا جهري عمره غلی دي. مطلق منځونو کې مسله راغلی ده. مطلق منځونو کې امام بهقي ذکر کړی دي، د ابو العالیه د مجاهد رحمه الله سند باندې ذکر کړي. دا دوانه تابعین دي او د دې روایت د تابعی دا مرسل وی. خو بعضې تابعین داسې وي چې هغه د خپل جلالت او د خپل عظمت د وجنا، د لوی علم او محدث والی او د فقاهت او د مفسر والی د وجنا دغه روایات او دغه احادیث قبول وي. مجاهد صاحب چې کوم دی د هغه علمیت دا داسې قبول دی چې دی فرمایي زه به د عبدالله ابن عمر صاحب خوا ته لاړم چې د هغه خدمت وکم. عبدالله صاحب ډېر لوی عالم دی، عبدالله ابن عمر. عبدالله ابن عمر په ځای د ده باندې چې زی خدمت وکم هغه به زما خدمت کو، ابو لقدر کو. دا د عبدالله ابن عباس صاحب شاګرد دی. فرمایي چې د امام پسې د لوستلو متعلق چې کم دی، نو مخکې به د امام پسې لوستل کېدل، امام به لوستل کول، مقتدیانو به هم لوستل کول. کله چې د آیت نازل شو فاستمعوا وانصتوا، نو بیا د امام پسې لوستل منع شول. امام پسې لوستل منع شول. بهقي نقل کړي دي چې کوم دی د مجاهد رحمه الله روایت هم دی، د ابو العالیه رحمه الله روایت هم دی، تفسیر ابن جریر هم ذکر کړي دي. لہذا د دې نه چې کوم دی منع شول د امام پسې لوستل. دارنګې دا سنن ابن ماجه، ابن شیبا، بهقي وغیره پر روایتو کې دا دي. من کان له امام فقراءة الامام له قراءة، د چا امام دی د امام لوستل دا د مقتدیانو لوستل دي. امام شته د امام لوستل دا د مقتدیانو لوستل دي، مقتدیان به لوستل نه کوي. ابن ماجه روایت دی، مصنف ابن شیبا، د بهقي وغیره روایت دی. همدارنګې سنن ابو داود کې ذکر دي او صحیح مسلم کې ذکر دي. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمایلی د امام صفات ذکر کړي. اذا کبر فکبروا، امام چې الله اکبر وکي تاسو سره وای الله اکبر. اذا کبر فکبروا، او بیا فرمایي و اذا قرأ فانصتوا، کله چې امام لوستل شروع کړي نو فانصتوا بیا تاسو چپ شئ. اذا قرأ فانصتوا، دا د ابو هريره په سند باندې نقل دی دا حدیث، او د ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنه په سند باندې نقل دی. دا دوه سندونه امام ابو داود تخریج کړی دی په دوه سندونو باندې. اگر چې دا حدیث امام ابو داود ذکر کوي، بیا په دې باندې یو ټکی ته هم اشاره کوي. هغه ټکی پکې دا دی چې دلته راوي سلیمان تیمی دی او سلیمان تیمی دا متفرد دی په دې روایت کې. ابو داود ته اشاره کوي. بیا الته چې کله موږ حدیث ذکر کوو نو د ابو داود پوره تحقیق کو چې ابو داود دې ټکی ته اشاره کوي دا راوي په دې کې یوازې دی. بیا د هغې خپل چې کوم د تحقیق ذکر کوو چې دا یوازې دی، نو څنګه یوازې دی؟ آیا نورو سره شته که نه؟ او بیا که یوازې شي نو دا څنګه سړی دی؟ نو دا بیا مسلمه ده چې روایت چې کوم دی په خپل ځای معتبر دی. ابو داود صرف اشاره کړې ده، خو نور تحقیق بیا موږ هلته درس کې کوو. دی خو مسلم کې چې کوم دی عمده حدیث امام مسلم نقل کړی دی. نو شاګرد لږ شانې تپوس وکړو، جی دا ټکی چې راغلی اذا قرأ فانصتوا، دا خو د پلانکي راوي ذکر کړی، سلیمان تیمی ذکر کړی دی. نو استاد پوه شو. امام مسلم چې کوم کتاب دی صحیح مسلم، د اول نه تر اخیره پورې چاڼ کا کنه د راویانو متعلق هغه داسې خبر نه کوي.
واحد دقه ځای چې دلته خبره کړې ده اول نه تر اخره پورې امام مسلم د رابعه نه متعلق خبرې نه کوي واحد دقه یو ځای چې دلته د دې راوي توثیق کړی دی واحد دقه یو ځای دی نو ورته وی چې کوم دی دغه خو سليمان تیمی دی نو ته استاسه خیال دی چې سليمان تیمی په دې روایت کې متفرد دی ناغه چې اوجی دا یوازې نو امام مسلم ورته وی د سليمان تیمی په شان ته چې بل ثقه راوي چرته شتي داسې بل ثقه راوي چرته شتي مانا دا مضبوط محدث دی که یوازې دی نو معتبر دی نو دا واحد په مسلم کې دقه ځای دی چې دا د راوي توثیق کوي نو دا معتمد راوي دی دې نه وایي ته بل ثقه راوي ګورې بیا شاګرد تپوس کوي نو امام صاحب ستا په خیال باندې دا حدیث ټیک دی نو هغه ورته بالکل ښه نو بیا دا حدیث خو په یو سند راغلی د ابو هرره په بل سند راغلی چې کوم دی دا ابو موسی شعری دام ټیک دی ناغه ورته او دام ټیک دی نو چې دام ټیک دی نو بیا خو تا مسلم کې د نه ذکر کې نو ورته وی ما د تمام صحاح په مسلم کې سټیکه لګولې ده چې کوم صحیح روایتونه زه به ذکر کوم صحیح دی خو ما صرف دا ذکر کړی بس نو بهر کې پته ولګی دا چې دا حدیث اذا قرأ فانصتوا امام لستل کوي نو چپشا دا چې کوم دی امام مسلم داغه تصحیح کوي ابو داود بعضی شوبات ته اشاره کوي بیا داغه تحقیق په خپل ځای باندې دی دا خو احادیث مبارکه وو چې د امام پسې بلوستل نه کې بدر الدین عینی ذکر کړی دی چې کم دی اتیا صحابون دا نقل دی چې د امام پسې بلوستل نه کې اتیا صحابون دا نقل دی چې د امام پسې بلوستل نه کې بیا د هغې چند آثار د صحابو امام طحاوی معانی الاثار کې به ذکر کړی دی په دې کې خلفای اربعه صدیق اکبر حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی عمدارنگ عبداللہ ابن مسعود صاحب عبداللہ ابن عباس صاحب عمدارنگ زید ابن ثابت صاحب ادې ته ورته صحابه حضرات د دې آثار ذکر کې فرمای دوی د قرات نه منع کړی د امام پسې بلوستل نه کې نو چې اتیا کسان صحابه هغه په دې خبره کې چې د امام پسې لوستل مکه ونه څنګه وکړو نو ځکه موږ د امام پسې لوستل نه کوو امام نه ته هغه چې کم د قرات وي بس هغه پسې خاموش ودرېږه لہذا قرآن ته ګوري دا مسله ده حدیث ته ګوري دغه مسله ده او کدی خو اثار د صحابو ته ګوري دا مسله ده فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك يا د وخپل رب خپل نفس کې تضرعا فعاجز سر وخيفه او پيار سر د الله نه عاجزي کوي یاریګا ودون الجهر پدې کې تیزواله مکو من القول د وینا بالغدو صبا وخول اصال او بیگا وخ ولا تكن من الغافلين او مکه غد غافلون پرونو مسله ذکر کوله ذکر په جهر سره ټیک دی سر سره ټیک دی البته سر باندې غوړه دی ان الذين بشكاغ مخلوق چې پرشتي دي عند ربك پنځ درب ستادي لا يستكبرون تکبر نه کوي عن عبادته د الله د عبادتنا ويسبحونه د الله د پر تسبيح وي وله يسجدون الله د پر دوی سجدي کوي دا چې کوم د آیت د سجدي د لحاظه کم زنانه درس ترازی عوام حضرات نو قرآن مقدسه کې سوار لزین داسی دي چې هغه ځای ولولي نو التبه بیا سجده کې سجده دی ته وي ودرېدل ولا مستحب دي او بدرېږي او د ولاړې نه به یو ځل الله اکبر سر به په ځمکه کېږدي بیا به سجده کې درې کرتې سبحان ربي الاعلی ووایي بیا به ووایي الله اکبر بس دا دوه تکبیره سر په ځمکه لګول درې کرتې تسبیح ویل دې ته سجده تلاوت وي د ولاړې نه تلل سجدې ته مستحب دي بالفرض یو سړی تلاوت کوي او په دې منځ کې تلاوت سجده دی ولوستا او ته مخکې تلاوت جاری ساتي نو قرآن کریم کې به دغه ځای کې ځان ته نښه کېدی احترام باندې به یو ځای کې کېدی نو که ودرېږي بهتر ده که په دې ناستې باندې سجده کې نو ټیک ده همدغسې ناست یې او د ناستې نه الله اکبر سر په ځمکه ولګي تسبیحات ووایي تکبیر وکړي دا سجده ده دا طریقه د سجدې ده دا طریقه ولې موږ داسې وایو قرآن مقدسه کې صرف امر شوی د سجدې دی او سجده په شریعت کې چې موږ پیژنو په منځونو کې هغه دغه څیز ته موږ سجده وایو نو ځکه چې کوم د احناف وایي د سجدې دغه طریقه ده بیا دا سجده کول په دې څوارلسو ځایونو کې احنافو ته دا مستحب سنت عمل ورته وي فی قول واجب ورته وي
فی الحال کول مستحب دی غوره که تاخیر پکې راشي جایز ده خو تاخیر مکروه دی معنی یو سړی اول نه تلاوت کې سجده نه کوي چې اخر ته غون تلاوت ختم کم نو 14 به په یو ځای باندې وکم جایز ده خدا تاخیر مکروه دی غوره نه دی نور جایز ده فضایلو کې دا راغلی دي چې کم سړی سجده کوي نو دا په سجده پریوته ابلیس جاړي ای زما د پاره هلاکت ما ته الله د سجدي امر وکړو ما و نکړه هلاک شوم بنی آدم ته الله د سجدي امر کړی دی د آدم علی السلام بچی په سجده پریوته هغه د پاره جنت دی ته په سجده پریوته ستاره پر جنت دی ابلیس ته د سجدي امر شو هغه اونکو ملعون جهنمی شو یو صاحب د حضرت ثوبان د پیغمبر علیہ السلام خادم دی هغه نه تپوس کی ما ته داسې عمل وخایا چې زه په جنت ته داخل شم ثوبان ته نغلیش دی ورته بیا وی ما ته داسې عمل وخایا چې زه په جنت ته داخل شم بیا غلیش درې ځلې تپوس ته نو په دریم ځلو ته هغه وی چې ته داسې عمل غواړې نو علیک بکثرت السجود عبادت او سجدو له زور ورکا انسان چې الله ته ډیر نږدې وي هغه حالت د سجدې دی الله ته ډیر قریب چې بندي هغه حالت د سجدې دی نو ډیر سجدې چې کم دی لګوا دا به جنت ته رسي نو وی چې ما د غالبا عبد الله ابن قیس دی چې کله ما د ثوبان صاحب دا روایت اوریدو بیا ابو دردا صاحب پسې لاړم هغه د قشانتی مضمون راته ذکر کو لہذا سجدا لګول الله د پاره دا غوري وله یسجدون بسم الله الرحمن الرحیم یسالونک عن الانفال وړاندې صورت کې چې کوم دی مختلف احکام ذکر کېدل دغه احکام سره مقصود اصلاح د خلقو باللسان دعوت باللسان په جبه باندې د خلقو اصلاح او په دې صورت کې دعوت ده بالسنان په تور باندې او په ټوپک باندې د خلقو اصلاح نه د جهاد اهم ټکی ذکر کیږي سورت انفال انفال د نفل جمع د نفل ویل شي زیتی سیستا مجاهد چې جهاد وکي ستا مقصود د الله رضا وا پدې چې کمال حاصلېږي نو دیته نفل ورته وي ځکه دا زید تا ته میلو شو څنګه چې ته فرض وکي د فرض نه وروسته نور مونځ چې کې دیته نفل وي ځکه دا زیات دی په فرض باندې یسالونک عن الانفال نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام لومبه چې کوم غټه غزا کړې دا د بدر ده مختصر حالت دو دا دویم کال د هجرت دی مکی والو به پیسې او مال دولت را جمع کو په هغه باندې به مال راوړو د شام نو خرڅاوه په دې ځل باندې مکی والو تمام په تمام مال را جمع کو یو خاندان او کورنۍ پکې پاتې نشوه مګر په دې قافله کې خپل حصہ او پنګ واچوله په دې نیت باندې چې په دې مال څومره ګټه وکړو دا تمامه ګټه به موږ د مسلمانانو په خلاف خرج کوو او دا مسلمانان به لرې کوو نو دا قافله لاړه شام ته واپسې کې را روان دي د دې قافلې مشري ابو سفیان کوي د حضرت معاویه پلار دی په دې قافله کې اویا سړي دي په دې کې سلويخ کسان سړي دا نوابان دي نو ټوټل پکې اویا سړي دي او سلويخ پکې دا مشران سرکرده خلک دي او دې قافله کې 1000 اوخان دي 1000 اوخانو باندې مال بار دي او دا ټوټل سودا چې کوم ودا ده 50,000 دینارو چې کنه 50,000 دینارا د سرو زرو چې کوم روپی 50,000 دینار د دې سرمایه ده او په دې نیت را روان دي چې دا سرمایه دا به موږ غونډ د پیغمبر او د مسلمانانو خلاف خرج کوو نبی کریم علیه السلام خبر شو نو صحابه ته ترغیب ورکو زی پسې وروزو کې دې شي دغه مال الله مونږ ته راکړي بس چې کم حضرات موجوده و روان شول نبی علیه السلام سره 313 15 17 پورې اقوال راغلي دي لږ تفصیل متاته سورت ال عمران کې ویلو چې دوی سره سو دا غوي سره سو دوی چې راوتل اخو لخر د ابو جهل مکی ولا خبر شول چې را زمون قافله چې کم د مخ نبی علیہ السلام نسی راوزی نو هغه یو جرار لخر پسې راويستو بدر یو مقدا د اتیا میله د مدینه منوره نه فاصله کې ده هغه زیته چې کم د دوی مرا ورسېدل او د ابو جهل لخر مرا ورسېدل نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام د پر یو چوپال جوړ شو ګرمي وا په دې چوپال کې به نبی کریم علیہ السلام ناستو اوس هغه ځای باندې جمعات جوړ کړي مسجد عریش ورته وي دا چوپال جمعات نو مسجد عریش ورته وي چې کم دی هغه ځای جمعات جوړ دی بهر کیف دوی رال چې کم دی
غزا وکړې شوله مخکې تفصیل ذکر کیږي چې کله غزا وکړې شوله د دې نه 80 کسان په قید کړل د کافرانو نه 80 کسان د دوی نه مردار شول نو غنیمتونه حاصل شول د صحابو اختلاف پیدا شو جوانانو وی چې غزا او جنگ من کړي د پکړه د چې مال زمونږ شي او چې کم دا مشران بوډاګانو هغه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام څوکیداري او داروستا کمان ورته دوی نیولې دي دوی ورته وی سید چې جنگ خو تاسو کړي دی خو دی خو منګه دفاع کوله که تاسو شکست کړي ون واپس به تاسو نه راتللی بیا بس تاسو پوندې چا مضبوطه ولې نو پکار دا چې د مال زمونږ شي یا د سره شریک شو په دې اختلاف پیدا شو الله پاک حکم راولېګو یسالونک تپوس کې استانه عن الانفال فباردن انفال او د غنیمت کې خودلته جواب نشته جواب تفصیل په لسمه پاره ابتدا کرا روان دي قل ورتوی الانفال دا نفل لله الله د پاره دی او رسول د پیغمبر د پاره دی تقسیم د غنیمت الترازی احادیثونه چې کم معلومیږي د بدر د مال دا عام د غنیمت په شان د تقسیم شوه دا الله پاک پیغمبر علیہ السلام ته اختیار ورکو چې ته چاله ورکې نو دا اختیار الله پیغمبر ته ورکړي او د نورو غنیمتونو بیا تقسیم قانون په لسمه پاره ذکر کیږي فاتقوا الله د الله نه ویریږئ واصلحوا ذات بینکم او اصلاح کوئ خپل منځ کې واطیعوا الله د الله اطاعت کوئ ورسول د الله د پیغمبر اطاعت وکئ ان کنتم مؤمنین که تاسو مؤمنان انما المؤمنون الذين بشک مؤمنان هغه کسان دي اذا ذکر الله کله چې یاد شي الله پاک وجلت قلوبهم یریږي دا غوړونه و اذا تلیت علیهم چې لوستې شي په دې باندې آیاتونه د الله زادتهم ایمان زید کې دوی د پاره ایمان وعلى ربهم يتوکلون په خپل رب دوی توکل کوي الذين دا هغه کسان دي یقیمون الصلاة چې قایمي منځ و مما رزقناهم ينفقون هغه چې ورته موږ ورکړي هغه خرج کوي اولئک هم المؤمنون حقا دا مؤمنان دي په حقا لهم درجات دوی د پاره درجې دي عند ربهم په نزد د خپل رب و مغفرة او بخنه د ورزق کریم او رزق د ښایسته په جنت کې الله فرمای دا د غنیمت تقسیم زکوم د دیړونه به نه خوخی خو داسې اړ خبرې وي ته چې د جنگ ته راوتلې بدر ته نو دا د دوی خوخه دی جنگ د پاره خو دوی نه راتلل دوی خو قافلې د پر راغلی چې بس اویا کسان دي غون به ونیسو په اسانه به ار سره وړو نو کما اخرجک ربک لک څنګه چې راویستو تعالی خپل رب من بیتک استا د کور نه بالحق په حق سره و ان فريقا من المؤمنین بشک وډل د مؤمنانو نه لکارهون دا وتل بد غنون کیو دا وتل خوخ نو نو دغه رنګ د غنیمت تقسیم دغه سه استاسو د طبیعت خلاف یو جادلونک دوی استاس سره بحث کوي په الحق په حق کې بعد ما تبین پس داغه نه چخکارا شو دوی ته د حق کانما گویا چې دوی یساقون الی الموت بوتلی شي مرګ ته دا جهاد داسې او تخکر لکه ته مرګ ته رواني وهم ينظرون او دوی ورته ګوري وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ کله چې وعده وکړه تاسو الله پاک احد الطائفتين یو د دوو ډلو نه نبی کریم علیہ السلام چې راووتو یو خواته قافله را روانه ده بل خواته د ابو جهل لښکر راغی الله ورته وی چې ار یو جماعت ته تورزی هغه بدر کوم نو د صحابه او حضراتو زیات شوق د ابو سفیان د قافلیو بس صرف مال دی او سو کسان دي اسانه خبره ده او د الله پاک رضا او خوخه دا و چې د ابو جهل لښکر سره مو او جنگوما چې پته ولګيږي د حق زور معلوم شي خلکو ته نو الله وعده وکړ یو د دې دوه ډلو نه انها لکم چې دا بس تاسو وي وتودون او تاسو خوخه ولا ان غیر ذات الشوکه اغه جماعت چې هغه نه د خاوند رعب په د کې سرعب نشته دبدبه پکې نشته خو اویا کسان دي او نور غون مال دي تكون لكم دا ستاسو شي ستاسو دا خوخوا ويريد الله الله اراده کوي ايحق الحق چې ښکارا کې حق به کلماته په خپل کلمو ويقطع پرې کې دابر الكافرين جرل د کافرانو ليحق الحق چې ښکارا کې حق ويبطل الباطل ښکارا کې بطلان د باطل ولو كره المجرمون اگر چې بدی غني مجرمان استستغيثون کله چې تاسو پر یاد کو ربکم خپل رب ته تاسو چې کوم د الله نه سوالونه کول نبی کریم علیه السلام په دې چوپال کې ناس دی او سوالونه کول صادر مبارک پرې وته صدیق صاحب ولاړ دی هغه دانه چې کوم د دعا وکړه چې صدیق خپش وې دا الله پیغمبر بس دا تا چې سونه فریاد وکړو الله بس تا امداد کوي فاستجاب لكم قبول عليكم استاسو د پر الله اني ممدكم زستاسو امداد کوونکم به الف من الملائکه پزور پرشتو سره مردفین یو بل پسې برا کوزيږي لخکری چې کم دی برابر شولې علی سے فرمای اچانک چې کم دی و تیز هوا سیلې رااله بیا پسې تیز هوا بل سیلې رااله نو دا چې کم دی جبريل اول رااله 1500 فرشتو سره راکوش
د پیغمبر علیه صلوات والسلام یو طرف ته ودرېده. بیا چې کوم دی دا بله هوا چې شوه نو اسرافیل د هغې د 500 فرشتو سره راکوش د پیغمبر علیه السلام ګس سیټ ته ودرېده. علي صاحب په دې ګس سیټ دی، صدیق صاحب په ښي طرف ولاړ دی. 1000 فرشتې الله راولېږلې. دلته 1000 ذکر دي. صورت ال عمران کې دی وې 3000 15000 نو دا وعدې شوې وې راغلې وې. 2 قوله پکې دي، 1000 راغلي دي 3000 راغلي. دا زر خو راغلې. مسلمانانو شوبه وه چې کافران زموږ درې چند دي. الله پاک 3000 فرشتې راولېږلې. زه به تاسو د کافرانو 3 چنده کمه. بیا د هغوی کورس ابن جابر فهري را روان دی د کافرانو امداد دپاره. الله ورته وی چې دی راشي زه به 15000 فرشتې درولېږم، خو بیا هغه رانلې. نور دی پین یو بل پسې به راکوزېږي. وما جعله الله نه دی ګرځولی الله پاک دا رالیږل د فرشتو الا بشرا مګر دا زیری دی. صرف تاسو په دې باندې زیری درکوي ولتطمئن به قلوبکم دې دپاره چې مضبوط شي په دې باندې ستاسو ړونه. ومن نصر نه دی امداد الا من عند الله مګر د الله د خوا نه دی. یوه فرشته بس وه، یو جبریل رالی چې کوم دی په تمامو عادیانو باندې کړي کویسته او بیا پراته و. یو جبریل رالی او 15 خاریې د صدوم اسمانونو ته اوچتې کړه الټې یې ویشتلې. نو دا 313 ته څه شي دي؟ دا خو صرف الله وي تاسو خوشحاله ما. ان الله بشک الله پاک عزیز غالب دی، حکیم حکمت والا دی. اذ یغشیکم النعاس کله چې پټو تاسو لره خوب په دې میدان جنگ کې تاسو له خوب رالی. عبدالله ابن مسعود سے فرمایي میدان جنگ کې خوب من الرحمن او په مانځه کې خوب من الشیطان. مانځه کې خوبونه مه کوه. درس کې مدني صاحب رایه داره چې کوم دی په درس کې به خوبونه نه کوي. نو دا دوه چې کوم دی دا عبدالله ابن مسعود صاحب نه نقل دی او حسین احمد مدني صاحب پکې درس هم شاملو. امنتن منه دا امنو دا الله د خوانه. وینزل علیکم نازلی په تاسو من السماء د اسمان نه ماء اوبه لیطهرکم به چې تاسو پاک کی. د بدر موقع ته مشرکان مخکې راورسېدل، لږې اوبه پکې وې نو هغه دوی قبضه کړې او د اواره ځمکه هم دوی قبضه کړه. چې کله مسلمانان رال نو شګې طرف دا د مسلمانانو شو، دوی سره اوبه هم نه وي. نو دا هم چې په شګه کې خو سړی نشي ګرځېدلی او کافرانو ښه ځمکه نیولې ده، ښه طرف د هغوی سره دی. اوس سره چې کوم دی اوبه هم نشته. په دې کې بعضې مسلمانان داسې وو چې هغوی معذوره جنوب شول. نو دا وسوسې وي چې تاسو څنګه د پیغمبر ملګري یې، ستاسو طرف هم داسې بیکاره دی، اوبه هم د سره نشته، تکلیفونه هم دي. الله پاک باران نازل کو. نو باران چې په شګه وشي که نو دا بیا سیمټ شي او په خټه او په خاورې چې باران وشي هغې نه خټې جوړې شي. نو د کافرانو طرف خټې شوې او د مسلمانانو طرف سیمټ شول. او دې خواته چې کوم دی ورته اوبه هم رالې نو هغه چې که دا څاروو ضرورت و که دوی ضرورت و که د لمبلو ضرورت و هر څه پوره شول. الله وایي باران مې نازل کړو یطهرکم چې تاسو پاکم به په دې سره ویذهب عنکم او بوز ستاسو نه رجز الشیطان وسوسې د شیطان ولیربط دې دپاره چې پټی ولګي علی قلوبکم ستاسو پړونو ویثبت به الاقدام او مضبوط کړي په دې باندې قدمونه. اذ یوحي ربک کله چې وحي کول ستا رب الی الملائکة فرشتو ته انی معکم بېشکه زه ستاسو سره یم. فثبتوا الذین تاسو مضبوط کړي هغه کسان آمنو چې مؤمنان دي. مؤمنان مضبوط کوي. سألقي زر دی چې زه به واچوم فی قلوب الذین پړونو د هغه کسانو کې کفرو چې کافران دي الرعب یرا دوی به ستاسو نه یریږي. فضربو تاسو وهئ دا کافران فوق الاعناق د پاسه د سټونو نه، د سټ د پاسه سی سر په دې کپرې کپرې ووهئ. وضربو منهم تاسو ووهئ د دوی نه کل بنان ار یو بن. د توره په لاس کې نیولې او د الله په مقابل کې راوته دا بنې کټ که چې دا توره په لاس کې به نشي نیولې. ذالک دا بانهم شاقوا الله بشک دوی مخالفت کړی د الله و رسوله د الله د پیغمبر. ومن یشاقق الله څوک چې مخالفت وکړي د الله و رسوله د الله د پیغمبر فإن الله بشک الله پاک شدید العقاب سخت عذاب والا دی. ذالکم دا وهل د فرشتو دا کپرې د لوالې لاسونه د لوال ذالکم دا واخلی فذوقوه اسکی دا وان للکافرین بشک د پاره د کافرانو عذاب النار عذاب د اور دی. یا ایها الذین آمنو الله فرشتو ته سبق وی نو اوس مؤمنانو ته تشجیع ورکوي. مؤمنانو اذا لقیتم الذین کفروا کله چې تاسو مخامخ شئ د هغه کسانو سره چې کافران دي زحفن په ډله. زحف چې کوم دی دې ته ویلی شي چې دا ماشوم په کوناټي باندې تولیږي. نو دا لوی لښکر چې دا چې را روانې که دا تیز مي خو دا داسې قلار ښکاري نو ګویا ته به وایې چې دا په کوناټو تولیږي په قلار را روان دي. مراتنا کنایه ده د لوی جماعت د کافرانو نه. کله چې تاسو مخامخ شي د کافرانو سره زحفن په ډله فلا تولوهم الادبار تاسو مه ګرځوئ دوی ته شاګانې تیښته مه کوه.
ځکه په جهاد کې تیښته کول دا ګناه کبیره ده. السبع الموبقات کم چې و ګناهونه نبی کریم علیه السلام د هلاکت ذکر کړي دي په دې کې یو التولی یوم الزحف د جنگ نه تیښته کولی دا ګناه کبیره ده، نو تیښته به نه کې. تفصیل لږ مخکې را روان دی. ومن یولیهم هغه څوک چې وګرځي یومئذ په دې ورځ باندې دبره خپله شا د کافرانو نه وتښتېدی. او د کافرانو ته شا کول دوه صورته پکې معاف دي. یو صورت الا متحرفا لقتال مگر هغه کس چې د کسب کوي د جنگ د طریقې د پاره وروستو کېږي مخامخ روانې نو لږ را وروسته شي چې د کافرانو دا خیال شي چې ګینې دی تیښته کوي چې هغه ته ځان دې منځ ته دې را وړاندې کړل بیا دې پرې راکېښولې. نو اوس دا وروستو کېدل د چل د پاره دي، دا تیښته نه ده. یو او متحیزا یا پناه حاصله الی فئة یو جماعت ته یو ځای کې جنګېږي نو دلته یوازې م چې د نورو ملګرو سره ورشم نو دا به هغه یو ځای شم بیا به ښه جنګ وکړم. دا وروستو کېدل تیښته نه ده، دا خو ته د جنګ طریقه جوړې نو دام خیر دی. که دا دوه طریقې نه وي او د دې نه علاوه ومن واپس وګرځه ټکي ته وګوره ومن یولیهم هغه څوک چې وګرځي یومئذ په دې ورځ باندې دبره شا وتښتېدی او دغه دوه لارې نه وي نو فقد باء تاقي سره دا سړی اخته شو بغضب من الله د الله په غضب ومأواه جهنم زی جهنم دی او بئس المصیر او بد ځای د رجوع دی. کله چې دلته جنگ سره مخامخ شول نو مسلمانانو سره خو ټوټل 8 دانې تورې دي نو په دې څه کېدل خو الله پاک په دې باندې چې کوم د کامیابي ورکړه. جبریل پیغمبر علیه السلام ته د خاور راواغسته او د کافرانو ته وروله وی فرمای شاهت الوجوه الله دې ستاسو مخونه خړ کي. دا یو موټی خاورې د کافرانو په دې مخونو په دې سترګو په دې خلو کې پرېوتې بس سترګې خړې شو که مسلمانانو پرې راکېښول. نو الله فرمای فلم تقتلوهم تاسو دوی نو قتل کړي ولکن الله قتلهم لیکن الله دوی قتل کړي. تاسو سره سو وما رمیت او تا وشتل نو کړي اذ رمیت کله چې تا وشتل وکړه ولکن الله رما. یو ځل الله اثبات کوي وما رمیت چې تا وشتل وکړو بیا نه پې کوي وما رمیت تا وشتل نو کړي او اثبات کوي اذ رمیت نو تطبیق دی چې وما رمیت تا وشتل نه دي کړي حقیقتا چې دا خاورې ته هلته ورسې اذ رمیت ظاهرا ظاهر خو موټی خاورې تا راواغستې ودې ایشتلې خو حقیقت کې تا نه دي کړي. حقیقت دا موټی خاورې هلته کافرانو ته رسول دا ستا کار خو نه دی. ولکن الله رما لیکن الله دا ویشتل کړي ولیبلی المؤمنین دې لپاره چې امتحان واخلي الله د مؤمنانو منه د خپل طرف نه بلا حسنه په ښایسته امتحان. ان الله بشک الله پاک سمیع علیم اورېدونکی دی او پوهه دی. ذالکم دا وان الله بشک الله پاک موهن سستونکی دی کید الکافرین مکر د کافرانو د دوی چې څومره تدابیر دي الله به دغه تدبیرونه بیکاره کړي. ان تستفتحوا کافران چې د میدان ترال نو ابو جهل د ملګری هغه سوالونه کوي یا الله پاک چې کم انسان تا ته مونږ کې قبولي هغه کامیاب کې هغه له فتح ورکې. الله پاک کم چې صله رحمي او د رښتې خیال ساتي هغه له فتح ورکې. دی خیال ده چې ګنې صله رحمي خو موږ ساتو. الله چې څوک ستا چې کم دی د کور خدمت کوي هغه له فتح ورکې. دا سوالونه کول نو چې دې سبا برباد شول الله وی خو تا داسې سوال کو چې کم په حقي نو په حق پیغمبرو کم چې صله رحمي کوي نو صله رحمي خو پیغمبر کوي. ته چې کم دې سوال کې الله څوک د حرم خدمت کوي نو اصل خادمان خو مؤمنان دي. نو ان تستفتحوا که تاسو طلب د کامیابی کوي کافرانو فقد جاءکم الفتح تاقي سره له تاسو ته کامیابي دغه کامیابي چې تاسو برباد شوي. ان تنتهوا که تاسو منع کېږئ فهو خیر لکم دا د غوره ستاسو دپاره و ان تعودو که تاسو بیا واپس کېږئ د مسلمانانو مقابله کې بیا فریبونه کوئ الله فرمایي نعود زه واپس کېږم امداد ته زه به د هغوی امداد کوم. ولن تغني عنکم هرگز به بچ نه کړي ستاسو نه فئتکم ستاسو جماعت شیئا څه شی ولو کثرت اگر چې ستاسو جماعت ډیر وي وان الله بشک الله پاک مع المؤمنین سره د مؤمنانو نه دی. یا ایها الذین آمنوا اے د ایمان والو اطیعوا الله ورسوله تاسو اطاعت وکړئ د الله د پیغمبر ولا تولوا عنه تاسو مگر زید دین وانتم تسمعون او تاسو اورئ ولا تکونوا تاسو مکه کالذین پشان داغه کسانو دې میدان ته مسلمانان عمره روان دي ابو جهل لخر عمره روان دي نو د ابو جهل لخر سره ډمې وسره دي دا ته چې کوم د ګډیږي او سندرې وته وي الله مؤمنانو ته تاسو د سینه شي کنه نزنګ مسلمانان کله په دې نه پويږي. نو دا چې کوم دی د پاکستان زموږ خو نشیات خو زموږ د پیدایش نه مخکې مسله ده که نه چې 65 کې کله جګړه وه او په 71 کې
نو بعضې ډمې داسې وایي زما خو نور څه نه وي خو زه به د خپل اواز د دې ملک دپاره وقف کړمه زه به ورته صرف سندرې وایم خلک راغلل دی ورته سندرې وی نو دا د مسلمانانو طریقه نه ده د مسلمانانو طریقه دا ده چې په دغه موقع باندې تمام سټیشن د الله د کتاب په تلاوت باندې ښایسته وی قاریان راغلي وي د الله کتاب تلاوت یې کولې بیا چې کوم د خبره د کافرانو سره جنګېږه نو بیا دا کامیابي و نو الله وی داسې مه کېږئ د کافرانو چل مه زده کوئ ولا تکونو تاسو مه کېږئ کالذین په شان د هغه کسانو قالو چې هغې ویې سمعنا موږ واورده وهم لا یسمعون او دوی اورېدل نه کړي ان شر الدواب بېشکه شر د زناورو عند الله د الله په نسبت باندې الصم کاڼه دي البکم چاړاګان دي الذین هغه لا یعقلون چې دوی نه پوهېږي الله پاک د دې کافرانو تشبیه د زناورو سره وی د سم د کڼو سره وی د چاړاګانو سره وی ولې دا کافران څه چاړاګان او دوی ګنې کاڼه دي دا خو نه دي نو ځکه مو بار بار خبره دا ذکر کوله چې د دې کڼو او د دې چاړاګانو سره د کافرانو تشبیه دا په دې کې نه ده چې څنګه هغوی نه اوري هغوی کاڼه دي کافران هم کاڼه دي کاڼه خو نه دي بلکې په تدبر او تفکر کې تشبیه ده هغه چې کوم دی سوچ نه کوي په حق کې نو دوی هم سوچ نه کوي نو ولو علم الله فیهم خیرا که الله معلوم کړی په دوی کې خیر په دې کافرانو کې څه خیر وی لاسمعهم دوی ته به اورول کړي حق به ورته اورولی الله فرمایي ولو اسمعهم که دوی ته حق اورولی وی لتولو دوی به ګرځېدلي وهم معرضون او دوی به اعراض کوونکي وو منطق ګوره اهم دی که نه وګوره دې قضیې ته که منطق دې زده نه وي که نه نو دلته به ترجمه نه شي کولی قضیه به دنه ګډوډه شي ولو علم الله فیهم خیرا دا مقدم دی لاسمعهم دوی ته به حق اورولی او دای تالی دی دا مقدم او تالی شول دا صغرا ده ولو اسمعهم دا دویمه قضیه کبرا ولو اسمعهم دا مقدم لتولوا وهم معرضون لتولوا دا چې کوم دی لتولوی تالی اوس دا مقدم چې ولو اسمعهم لتولو دا کبرا د صغرا سره ولګوه حد اوسط به لري کې چې اسمعهم دا حد اوسط دی په صغرا کې محمول دی او په کبرا کې موضوع ده دا به لري کې واپس بلاړ شي نتیجه راوباسه ولو علم الله فیهم خیرا که الله په دوی کې خیر معلوم کړی وی نو دوی به څنګه وهم معرضون دوی به اعراض کړی دا لتولو که الله پکې خیر معلوم کړی وی نو دوی به بیا ګرځېدلي نو چې الله پکې خیر معلوم کړ چې دا مؤمنان دي نو بیا به څنګه د ایمان نه ګرځېدل چې الله پکې ایمان معلوم کړي نو بیا هغه بې ایمانه کیدی شي هغه بیا با ایمانه دی بې ایمانه خو نه دی پوه شئ په قضیه باندې ولو علم الله فیهم خیرا لاسمعهم دا صغرا ده ولو اسمعهم لتولوا دا کبرا ده نو ولو علم الله فیهم خیرا دا صغرا ده نو دا مقدم او تالی دی او بیا ولو اسمع دا حد اوسط د مخکې لو اسمع سره چې محمول دی په صغرا او موضوع دی په کبرا کې دا لرې کا نو ولو علم الله فیهم خیرا که الله معلوم کړی وی په دوی کې ایمان چې په دوی کې ایمان دی نو لتولو دا نتیجه شوله چې ایمان پکې وی نو دوی به ګرځېدلي نو چې الله پکې ایمان معلوم کړو نو بیا څنګه د ایمان نه ګرځېدل بیا خو با ایمان او بیا خو بې ایمانه نه پوه شئ په خبره باندې نتیجه دی روانه راوځي نه جواب دا دی چې دلته حد اوسط دا مکرر نه دی حد اوسط مکرر نه دی نو بیا به د نتیجه ټیک شي ولو علم الله که الله معلوم کړی فیهم په دوی کې خیرا الله په دوی کې ایمان معلوم کړی وی لاسمعهم دوی ته به اورولی دا حق سماع تدبر سماع تفکر بیا به حق سم اورېدلی و چې کوم دی په تفکر او تدبر سره دلته مراد نه سماع تدبر او دا دویم ولو اسمعهم ظاهرا یوازې داسې ظاهر ووري څنګه چې کافران اوري لتولو دوی خو ګرځي دوی خو بیا حق نه دی کوشي وړته نو دا حد اوسط مقرر نه دی نو قضیه جوړه نه ده قضیه خو به الله جوړیږي چې حد اوسط چې کوم دی دا مقرر شي مخکې اسمعنا سماع تدبر مراد دی د دویم نه سماع ظاهري مراد ده نو مقرر نه دی نو دی وجه نه دا نتیجه ځکه چې کوم دی مرتب پې نه ده نو قضیه جوړه نشوله یا ایها الذین آمنوا ای د ایمان والو استجیبوا لله تاسو قبول واله وکړئ د الله دپاره وللرسول او د پیغمبر دپاره اذا دعاکم کله چې تاسو رابلي لما یحییکم هغه چې تاسو لره ژوند درکوي هغه څه ته دې رابلي چې تاله ژوند درکوي نو د پیغمبر خبره ومنه ژوند په څه میلاویږي په ایمان باندې ایمان ته دې رابلي
ژوند په څه میلاویږي په قرآن باندې قرآن ته دې رابلي ژوند په څه میلاویږي په دین باندې دین ته دې رابلي ژوند په څه میلاویږي په جهاد باندې جهاد ته دې رابلي دا ټولې معنی مفسرینو کړي دعاکم لما یحییکم وعلموا پوه شئ ان الله بشک الله پاک یحول پرده کیږي بین المرء په مابین د انسان کې و قلبه او د هغه دړه کې ستا پړه کې چې څه ارادې دي الله ستا او د ارادو منځ کې پرده شي نو ته خپل ارادې ته نشي رسېدلی الله چې څه غواړي اراده کوي حق کیږي وانه الیه تحشرون بشک دغه ذات ته به تاسو جمع کیږئ واتقوا ویرګئ فتنة د هغه عذاب نه لا تصیبن الذین چې نه به رسیږي هغه کسانو ته ظلمو چې ظالمان دي منکم ستاسو نه خاصه خاص د الله عذاب راشي نو عذاب به یوازې ظالمانو ته نه بیا د الله عذاب دنیا کې عام وي پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا فرمایلی الله پاک عام مسلمانانو ته او عام کسانو ته عذاب د خاص په ګناه باندې نه ورکوي خاص چاته پټ خلک دي دا ډاکې کوي او څوک غلا کوي او څوک څه کوي خو بعضې کسان داسې کوي نو الله دې غونډو ته عذاب نه ورکوي تر دې پورې چې دغه کم کسان چې ګناه کوي هغې ګناه ښکاره کړي او دا مشر دا ډېر کسان د هغوی لاس نیولی شي او نیسي نه چې اوس ته یې ګناه ښکاره کوي او دا نور پې قادر دي چې لاس یې ونیسي او نیسي اوس چې د الله عذاب راځي نو بیا به عام وي نو فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا پوه شئ ان الله بشک الله شدید العقاب سخت عذاب والا دی واذکروا یاد کئ اذ انتم قلیل کله چې وی تاسو لږ مستضعفون تاسو کمزوري وی په الارض په ځمکه کې تکبر کې به نه راځي مکه کې تاسو څومره لږ خلک وی او تخافون تاسو یریدلی ان یتخطفکم الناس چې اوبر تختی تاسو لره انسانان دا خلک به مداسې په دنیا کې خواره واره و تختی ختم بشي فآواکم الله تاسو له ځای درکو مدینه منوره کې وایدکم تاسو مضبوط کړئ په خپل امداد باندې بنصره په خپل امداد ورزقکم تاسو ته رزق درکو من الطیبات د پاکیزونه غنیمتونه درکړه لعلکم دې دپاره تشکرون چې تاسو شکر وباسئ یا ایها الذین آمنوا اے د ایمان والا لا تخونوا الله والرسول بعضې حضرات چې کوم دی دا د بنو قریظه سره لګئ نبی کریم علیه الصلاة والسلام مدینه کې د درې جماعت د اهل کتابو سره وعدې کړې وي او دا درې واړه چې کوم دی بیا وعدې ماتې کړي او د یو غزا نه پس دا غونډ تللي دي بنو قینقاع لږ مخکې راځي د بدر پسې وروستو دی لرې کړي دي بنو نذیر دا د احد پسې وروستو دی لرې کړي دي بنو قریظه دا د احزاب پسې وروسته بیا لرې شوي دي د دې احزاب نه وروستو چې بنو قریظه و پیغمبر علیه صلات وسلام سره وعده ماته کړه نبی علیه السلام راغلی دوی محاصره کړه دا 21 ورځې محاصره شوي په دې منځ کې دوی مختلف منتونه کول نو یو درخواست یې دا وکړو تاسو ابو لبابه صاحب موږ ته راولېږئ چې موږ د هغې سره مشوره کوو ابو لبابه صاحب په دې محله کې اوسېدو دلته ځمکې وي دلته چې کوم دی بچي هم دلته اوسېدل نو دی چې راوستو نبی علیه السلام ورته وی د سعد صاحب په مشورې به تاسو راکوزېږئ دی درخواست کو نه ابو لبابه صاحب دی راشي ابو لبابه صاحب رالی چې ابو لبابه صاحب رالی چې کوم دی دی ښځې ماشومان را جمع شو جړاګانې فریادونه او دا ابو لبابه ته خو زموږ د قوم بچی که نه ګوره موږ سلته اوسېدلی دا راته وایي چې کوز شو نو پیغمبر علیه السلام به زموږ سره څه کوي ده ورته نور څه ونه خو صرف داسې کار یې وکړو په دې مرې داسې لاس راښ که څه به رسه کوي دا سرونه نه غوڅوي نو ځکه چې تاسو د پیغمبر سره معاهده کوئ او په عین موقع وتښتېدلی خو چې څنګه لاس داسې راښ کو ډایرکټ د خپل ذهن چا کار دی غلط وکړو دا خو د نبی علیه السلام رازونه او تا داسې وکړو پیغمبر علیه السلام دلته صحابو سره ناست انتظار کوي چې دی واپس راشي څه جواب راوړي د هغه ځای نه ووته او د قلاګانو په شا شا تاو شو لاړ چې کوم دی مدینې ته او هلته چې کوم دی ښځې ته ویې شابه مستنې پسې تړه دې ته چې کوم دی استوانۍ مخلقه ورته وایي استوانۍ توبه ورته وایي دې پسې ځان وتړو نبی علیه السلام تپوس وکړو ابو لبابه صاحب ورک شو وایي جی خو تلې ځان یې مدینې ته رسولی سترې پسې ځان ته ولې وایي داسې کار یې کړی دی پیغمبر علیه السلام یې که زما خواته راغلی ما بله استغفار ویلی و الله به له توبه قبوله کړې وه اوس چې د ځان سترې پسې تړلی او ځان یې الله تاواله کړی جمعه هم الله تاواله کړو چې الله وله څه فیصله کوي نو دا بنو قریظه خو 21 ورځې محاصره وه بیا راکوز شول او د سعد صاحب چې کوم دی په مشورې باندې هغه فیصله وکړه دا سرونه یې کټ کوي وله انشاءالله صورت احزاب کې تفصیل راځي دا صاحب به مونځ دپاره لور راله یو روایت دی ښځه بیا راله بل روایت کې دي دا به کولو کو صرف مونځ دپاره واپس به بیا ستنې پسې وتړو دقه شانتي 6 ورځې 2 ورځې 15 ورځې 20 ورځې دا اقوال راغلي بس داسې شو چې لږه تنده ایس خوراک خو ونه د ده چې کوم دی سترګو کار پرېښودو
غوږونه کار پرېښودو بېهوشه به خو دقسې به یم چې مړ شم چې کوم دی خو دا چې سو الله مې توبه نه قبوله کړي نو یا شپږ ورځې دقسې تړلی مونځ ته به یې کولاوه نو بس ته مې پسې تړه یا 7 ورځې یا 15 ورځې یا 20 ورځې د بدن نور کار پرېښوده چې کوم دی داسې حد ته ورسې بېهوشه به نبی کریم علیه السلام د شپې د حضرت ام سلمه کور کې دی الله د شپې حکم راولېږه چې ما له توبه قبوله کړه نبی علیه السلام وخندل مور بیا تپوس وکړو تاسو وخندل ولې وی الله پاک د ابو لبابه توبه قبوله کړه نو ورته وی چې کنده زیره ورته ورکړم ورشه ورته ورکړه نو وخت کې پردې نه وي دا راښکاره شه ابو لبابه زیره قبول کړه الله ستا توبه قبوله کړه صحابه او حضراتو رامنډې کړي پېشمني ټیم دی زی کولو کوم بل وی زی کولو کوي نه به مې کولاوئ ځکه چې الله خفه شوی الله خو زه توبه له قبوله کړه خو نبي علیه السلام مې خفه کړی دی چې نبی علیه السلام نیم کولاو کړی هېڅوک به نه کولاوئ فاطمه زهرا راله زه به دې کولاو کوم نه چې نبی علیه السلام نیم کولاو کړی نه به مې کولاوئ چې پیغمبر علیه السلام مانځه ټیم کې سحر مونځ ته راووتو نو به یې کولاو کړو نو ورته وی چې کنده فاطمه خو زما د بدن حصه وه چې هغې کولاو کړی وی دا زما کولاولو نو بیا نبی علیه السلام کولاو کړو داسې ناشنا خلک وو که نه بیا ورته وی د الله پیغمبره کیدی شي په ما باندې د مال د کور محبت غالب شوی په دې قبیله کې زما ځمکه ده زما کور باغونه دي دا ټول چې کوم دی زه الله له ورکوم هسې نه چې د دې محبت د وجې نه ما خیانت کړی نبی کریم علیه السلام ورته ووې 2 حصې ځان ته پرېږدوه 1 حصه الله ته ورکړه نو یا ایها الذین آمنوا ایمان ولو الا تخونوا الله تاسو چې کوم دی خیانت مه کوئ د الله پاک سره والرسول د پیغمبر سره وتخونوا اماناتکم خیانت نه کوي په خپلو امانتونو کې وانتم تعلمون تاسو پوهیږئ واعلموا پوه شئ انما اموالکم واولادکم بېشکه ستاسو مالونه ستاسو بچي فتنه دا ذریعه د امتحان ده اولاد کې دم الله امتحان اخلي او په دې مال کې وان الله بېشک الله پاک عنده د الله په نزد اجر عظیم اجر دی لوی یا ایها الذین آمنوا ای د ایمان ولو ان تتقوا الله که تاسو ویرېږئ د الله نه یجعل لکم وبګرځئ ستاسو دپاره فرقانا بیلتون الله به تاسو بیل کې د کافرانو نه نو بدر کې ستاسو تقوا وه د هغه تقوا ثمره دا وه چې الله تاسو دپاره ظاهر کامیابي درکړه ویکفر عنکم ما بکي ستاسو نه سیئاتکم ستاسو ګناهونه ویغفر لکم تاسو ته بخښنه وکړي والله الله پاک ذو الفضل العظیم خاوند د فضل لوی دی واذ یمکر بک الذین دا د هجرت موقع ته اشاره ده مدینه مکه مکرمه کې نبی کریم علیه الصلاة والسلام باندې کافرانو مختلف چې کوم دی چې هر څه سخت او تکلیفونه هغه ورته رسول اخر یو موقع داسې شوله چې دوی راجمع شول فیصله کوو د دې سړي په شان کې ځکه چې دلته مکه کې بله خلک مسلمانان شول بهر ملګري پیدا شو دا خلک را باندې ډېریږي نو دارالندوه ورته وی دا غونډه جمع شول دا نوابان د مکې مکرمې دا چې څومره مشرانو تمام رال عظیم الشانه چې کوم دی میټنګ د نوابانو جوړ شو ابلیس خو دا غونډ حالات ساري ابلیس هم دا دی چې کوم دی د یو مشر نواب په شکل را روان دی ناشنا کس راغی ورې ورته وټکو دی ښکاره شو څوک ناشنا بوډا دی چې کوم دی او لاټي برنس رالی څه وایي ته پوه هلکه ته څوک یې وایي چې زه د نجد نه راغلی یم او د نجد نواب یم خو تاسو دلته ناست یې د دې سړي خلاف مشوره کوئ چې څنګه دا ستاسو دشمن دی زما مو سره دشمني ده ما که زم د سره په دې میټنګ کې حصه والم دی ورته ویل ټیک ده راځه ته هم کښېنه ځکه چې یو سړی د چا مخالفت کوي او تا سره ملګري سیوا کېږي خلک پرې خوشحالېږي نو کښېناستل مختلفې مشورې وشولې قرآن دلته 3 ټکي ترې نه اهم رالي یو مشوره دا وشوله چې کوم دی یو کس نواب پکې دی ابوالبختري ورته وایي ابوالبختري ابن هشام هغه وایي داسې کار به وکړو یثبتوکا معنا یحبسوکا دا سړی به لاس خپې به له وتړو د پیغمبر او په یو کوټه کې بیا بند کړو بس دا به تړلی پروتي اخر به مړ شي چې مړ شي چې خلاص به شو د پکې دا مشوره وه ابو جهل دا خو د هغه د آدم علیه السلام نه تر دې وخته پورې د زرګونو انبیاو دشمني کړې ده دا خو ډېر تجربه کار دی که نه ورته غلی شه ته په څه پوهېږې دا به وتړو که دا ته وتړو په دې کوټه کې دې واچو تا ته پته نشته د هغه څنګه ملګري دي تا ته پته نشته د هغه څنګه قوم دی ځان وژني په هغه باندې په زور د نه خلاصوي نو ستا تړلو څه پیدا وکړه جو بس ابوالبختري غلی شو نو په دې کې بل کس پکې مشوره هغه وکړه چې کوم دی ابوالاسود ربیعه ابن عمر ورته وایي ابوالاسود ربیعه ابن عمر اوې داسې به وکړو چې دا سړی غونډ به پسې ورشو دا به لاس نیولې روان کړو او د مکې مکرمې د حدودو نه به بهر وباسو د خپلې علاقې نه به وشړو بار چې څه کوي دی پوه شو خپل کاري پوه شه موږ به ترې خلاص شو نو ابلیس ورته وایي چپ شه
ته په څه پوهېږې؟ دا څه مشوره خو نه ده. دا چې تا بهر ویستو تا ته پته شتې د هغه څنګه اخلاق دي، هغه څومره هوښیار سړی دی، ځان له بهر ملګري پیدا کړي، ډله به جوړه کړي، جماعت به جوړ کړي، په تاسو به حمله وکړي، غونډ به برباد شي. جدي ولکه دا خبره خو ټیک ده، جدي هم غلی شو. درېیمه مشوره چې ذکر کېږي دا چې کوم دی د ابو جهل ده، عمر ابن هشام ورته وایي. عمر ابن هشام ابو جهل دا وی زما خیال داسې دی چې داسې به وکړو دا ټول نوابان، اتیا نوابان، سل نوابان تاسو ناسي د یوې کورنۍ نواب صاحب ته به د خپلې کورنۍ یو جوان مضبوط تکړه به راکړې، توره به وله ورکړې. دا هر یو به د خپلې کورنۍ یو نوجوان توره په لاس چې ښه مزیداره تورې او ښه نوجواني، دا اتیا کسان دي، سل کسان دي، 1.5 سل دي، دا به موږ راجمع کړو او د دې سړي د کور نه به تو شو. دی خو سهار راځي چې کوم دی حرم ته چې څنګه د کور نه راووتو دا 100-200 کسان به په एकदम حمله وکړي، په تورو کې به تس نس کړي، ختم به کړو. او چې ختم شو اوس دا بنو هاشم به د چا نه بدله اخلي؟ دا خو په سوونو کورنۍ دي، د چا نه بدل اخیستی نه شي. لازمي ده چې دی به غاړه کېږدي تاوان ته، تاوان به غواړي 100 اوښان په ماشو دا به زه ورکړم. ابلیس په شا وټپو، افرین شاباس. خلک داسې مشورې ورکوي سړیه. ابو جهل په شا وټپو داسې مشورې، په دې باندې مشوره وشوه، مجلس برخاست شو چې کم دی او هر یو سړي ماښام خپل کس راولېږو چې ته به ځې. الله جبریل راولېږه وی دې بې وقوفو دا مشورې کړي دي، ته ماښام به ځې ښه به هجرت کې. نبی کریم علیه السلام چې کم دی الله دې زموږ او ستاسو بار بار دیدار نصیب کړي. بابو السلام نه چې سړی نه غر ته وځي نو د نبی کریم علیه السلام ته کور منسوب دی، نبی علیه السلام دلته وګڼو. او بیا عبدالعزیز باندې چې وځي نو دا غټ بلډینګ چې کم دی که نه نو چې حرم ته شا کې نو ګس سیټ ته به دا راشي او ښي لاس ته چې کم دی فهد هوټل ورته وایي. نه په دې کې څلورم چت باندې جومات دی، لاندې چې کم دی پکې هوټل دی، د پاسه پې هوټلې دي، دې ته د فهد دغه چې کم دی هوټل ورته وایي. نو د صدیق صاحب کور ویلی شي دقه ځای و. نو نبی علیہ السلام لاړ د صدیق صاحب خواته چې کم دی، الله ما ته اجازه وکړه د هجرت. صدیق صاحب ورته وایي زما ملګرتی به ټیک ده. د شپې چې کم دی کافران رال چاپېره کور نه تاو شول. نبی کریم علیه صلات وسلام ته الله وې پاس اوځه. پیغمبر علیه صلات وسلام را پاسېدو وی داسې ته نه ځه په دې غونډو باندې وګرځه، دې غونډو په دې باندې خوب راوسته، دوی سرونه ښکته کړي دي، سرونه زنګېږي. نبی علیه السلام سورت یاسین لوستو او خاورې راواغستې او په دې غونډو دا بدماشان چې ناست دي په دې سرو له خاورې واچولې، خاورې پرې واچو چې دا خړسري دغه شانتې ناست دي په غلا پټ ته مزه دقسې ښکاره لاړ شه. په دې ورته خاورې په دې سرونو واچولې او دوی له خوب ورغلې سرونه خوځوي. علي صاحب ته وویل ته زما په دې بستره باندې سمله د خلکو امانتونه دي، سار به دا پلانکي ته ورکړي، دا پلانکي ته ورکړي، دا امانتونه به تقسیم کړي. نبی علیه السلام صدیق خواته لاړ. صدیق صاحب د کور نه روش ته کړکۍ وه، مسپله ورته وایي. په دې مسپلې کړکۍ باندې دی کوز شول، اوس ته مسپله وایي. په دې چې مخکې لاړ شي شارع خلیل ورته وایي، د هغې نه اخوا وځي شارع هجرت ورته وایي. په دې باندې نبی کریم علیه السلام لاړ جبل ثور ته، 15 کیلومتره مزل دی. بیا جبل ثور ته وختل نو دا داسې غر دی چې غر سر ته چې وخېږو نو ګډ داسې پروت دی، د غټ په دې سونګه باندې پروت دی، د پاسه هم پکې لار ده، لاندې هم ترېنه لار ده. نو چې په دې کې ننوځي نو غر سونګه خو داسې چوته ده، نو چې بره څوک ولاړي نو لاندې ورته نه ښکاري. او چې سر ښکته کې لکه اوس هلته سړی ولاړي نو هغه کړکۍ کې چې ته بره ولاړې نو تا ته خو لاندې موږ نه ښکارو، خو چې په دې روشندان کې ښکته وګوري به ورته ښکاري. داسې ګټ دی. اوس دا زیاله غټ شوی دی، 2-3 کسان پکې، یو کس پکې تلی شي خو دننه پکې 2-3 راتلی شي. نو کېدای شي وخت کې به کچو، اوس خو پکې خلک ځي راوځي نوځي چې کوم دی لږ غټ شوی دی. بهر کې په صدیق صاحب چې کوم دی او نبی کریم علیه السلام دلته لاړل. سهار چې کوم دی مشرکان په تمه دي، یو کس د بهر نه هغه د غونډه تماشا هم کړې ده چې راغله لکه تاسو څه کوئ، وایي دې سړي ته ناست هغه پخوا تلی دی، دوی چې سر ورښکاره که پروت دی. سهار د مانځه ټیم شو، علي صاحب را پاسېده چې راووته، هلکه دا خو علي صاحب دی. هغې څو څپېړې یو و بل و، دا ته پروت وې. محمد څه شو؟ ما ته څه پته لري څه شو؟ جدوی پسې روان شو. هغه سړی چې په من باندې ماهر و هغې راوستو، دې ځای نه له قدم شروع کړو، وایي داسې تلی دی هلته پسپلې باندې دا قدم روان شو. په دې کاڼو کې ان غر سر ته وخېجول، غر سر ته وخېجول چې کوم دی الله کونتره راولېږله، دلته انډې واچولې، جولاګیو ته جال جوړ کړو. عام حضرت دا ذکر کوي او امین ګل بابا خپل تاریخ کې ورسره دام ذکر کړي چې د دې غار مخې ته الله شنه ونه راوټوکوله، هغه کې دا ذکر کړي. خو بل ځای کې ما نه دي لیدلي، ما هغه چې کوم دی مولانا امین ګل صاحب خپل تاریخ کې دا ذکر کړي. دوی دلته راوختل
مشرکانو دې من چې کوم شناسو هغه ته بې وقوفه چې دې غار ته ننوتی دی دا جاله چې کوم د دې کونترې د دې صحرانو چې کوم د مرغو ته وګوره او ته چې کوم د دې جولاګي جالې ته وګوره په دې کې څنګه سړی ننوځي. اوس دلته ولاړ دی صدیق صاحب خپو ته ګوري او دوی صرف سر نه ښکته کوي نه مخکې راځي چې کوم دی صدیق صاحب خفه شو د الله پیغمبره که سر یې ښکته که خو یې نبی کریم علیه السلام لا تحزن ان الله معنا مه خفه کېږه زموږ سره الله دی. جو هغه ځای نه واپس لاړ دوی 3 ورځې هلته وو تفصیل به ښه کافي شته هغې چې کوم دی د صدیق صاحب چې کوم دی زوی و نو هغه به هر ماښام او لورې اسما ماښام چې به نور ماښام شو که نه د مکه چې به څه حالات و ډوډۍ به یې تیاره کړه ماخوستن به دوی ته ډوډۍ راورسوله او د مکې تمام حال به ورته ووي واپس به بیا رال بس سبا له باندې بیا داسې په سبا له باندې بیا داسې 3 ورځې داسې وشول نو 3 ورځې دوی د غونډ آس پاس علاقې چاڼ کړې ګرځېدل به او 3 ورځې پس یې غونډ اطراف خبر کړه چې دغه شانې زموږ 2 کسان چې چا پیدا کړل مړې کړه موږ له جمدي وسپارل 200 اوښان د هغوی انعام دی دا اعلانونه یې خواره کړه. صدیق صاحب خادم چې کوم دی برابر کړی 2 اوښان ورسره ساتي بهر په 3 ورځ نبی کریم علیه السلام د هغه ځای نه راکوز شول. یو صدیق دی بل نبی علیه السلام دی او بل یو کافر کس دی عبدالله ابن اریقط ورته وایي دله صدیق 10 روپۍ مقرر کړي وي دا په لارو کې ماهر و چې دا 10 روپۍ به تاله تنخوا درکړم ته به موږ په لارو باندې په شاړو شاړو باندې وباسي ځکه په روغه لار خو نشي تللی. او دا صدیق صاحب چې کوم دی خادم و د اوښانو دا حضرات به دوی روان شول. نو بهر کې الله فرمایي اذ یمکر بک الذین کله چې تدبیر کو ستا په شان هغه کسانو کفرو چې کافران دي لیثبتوک چې کوم دی بند کي ودې تړي او په کوټه کې دې واچوي او یقتلوک یا تا قتل کړي او یخرجوک یا تا د خپلې علاقې نه وباسي ویمکرون دوی تدبیر کوي ویمکر الله الله هم تدبیر وکړي والله الله پاک خیر الماکرین غوره تدبیر کوونکی دی. واذا تتلى عليهم کله چې لوستې شي په دوی باندې آیاتونه زما آیاتونه قالو وی دی قد سمعنا تاخي سره موږ واورېده لو نشاو که زموږ خوښه شي ویله قلنا مثل هذا موږ به هم داسې ویلو ان هذا نه دی دا الا اساطیر الاولین مگر دا قصې د پخوانو دي. واذ قالو کله چې دوی وي اللهم یا الله ان کان هذا هو الحق کدا پیغمبر ستا حق وي من عندک ستا د خوانه فامطر علینا راتوي کې په موږ باندې حجاره من السماء کاڼي د اسمان نه کدا حق پیغمبر نو بېوقوفه داسې سوال نه کوي چې موږ ته اتباع نصیب کړي وي د کاڼو باران را باندې وکړي او اتنا یا مونږ ته راکې بعذاب علیم عذاب دردناک نو الله ول عذاب ورکو وما کان الله نه دی الله پاک لیعذبهم چې دوی له عذاب ورکي وانت فیهم ته ورپکې. الله خپل پیغمبر ته فرمایي ستا د وجود د خیر ذریعه ده چې ته یې نه دی له عذاب نه ورکوم. او دویم وما کان الله نه دی الله پاک معذبهم عذاب ورکوونکی دوی لره وهم یستغفرون هم ضمیر یا کفارو ته راجع کا دا کافران استغفار وی الله وی دا کافران دي خو چې استغفار وی کنه دنیا کې ولا مجموعي عذاب نه ورکوم. ایا هم ضمیر مؤمنانو ته راجع کا وهم دا مؤمنان یستغفرون دی استغفار وی هر کله چې مؤمنان استغفار وی د کافرانو سره یو ځای دي نو د کافرانو تم څه نه ویم وما لهم سری دوی د پاره الله يعذبهم الله چې دوی ته الله عذاب نه ورکوي وای هم یصدون او دوی خلق بندي عن المسجد الحرام د مسجد حرام نه وما كانوا اولیاءه دوی نه دي دوستان د مسجد حرام ان اولیاءه نه دي دوستان د دي الا المتقون مگر پرهیزګاران دي ولکن اکثرهم لیکن ډیر د دوی نه لا يعلمون دوی نه پوهیږي. وما كان صلاتهم او نو منز د دوی عند البيت پنځ د بیت الله شریف کې بدی خپل رواج او رسم باندې چې کوم منز کو الله فرمای الا مکاء مگر صرف شپیلی استل وتصدی او لاس پړقول نه دا د منز طریقه خو نه ده. فذوقوا العذاب تاسو سکی عذاب بما کنتم په سبب د هغه چې وی تاسو تکفرون تاسو کفر کو. ان الذين كفروا دوی وی چې رمو خو ډیر مالونه ولګول د دې چې کوم دغه ثواب او سله الله فرمای کم مال چې تاسو لګوي ينفقون اموالهم ليصدوا چې دی خلق بن کې عن سبيل الله د لارې د الله نه فسينفقونها زر دې چې دی به خرج کوي ثم تكون عليهم حسرة به بشي په دوی باندې افسوس چې کم کسانو ته ایمان نصیب شول دنیا کې به افسوس کوي چې ما غمال ولې برباد کړو او چې ایمان وته نصیب نشو په کوپر باندې لاړ آخرت کې به افسوس کوي چې دا مال ما ولې د اسلام په خلاف لګولیو. ثم یغلبون به بدی مغلوب شي والذین کفروا هغه کسان چې کافران دي الی جهنم یحشرون جهنم ته دوی جمع کولی شي لیمیز الله الخبیث دې د پاره چې جدا کې الله پلیت دا کافران پلیت من الطیب د پاک نه چې مؤمنان دي اذا دا چې کوم د مؤمنان چې پاک دي چې کوم د داغینه الله دا کافران پلیت داتې نبیل کی
کوم ځای دی ويجعل الخبيث او ګرځي الله دا خبيث پلید بعضه بعض دی علی بعض په بعض نور باندې فيركمه یو ګډه به نه جوړ کی فيجعله بودا او ګرځي جفي جهنم په جهنم کې اولئک دا کسان هم الخاسرون دوی داوانیان دي قل للذين كفروا ويا کسان ته چې کافران دي دوی ته وایي چې کم دی کم چې کافران دي ینتهو کدی منشول یغفر لهم کفر دی توبه ویسته الله به دا مخکینه کفر وته معاف کی یغفر لهم بخنه به ورته وشي ما قد سلف هغه چې مخکې تیر شوي دي و ان یعودوا کدی بیا واپس کیږي کفر ته الله فرمایي فقد مضت تاخیر سره تیر شوي دي سنت الاولین طریقې د پخواني کافران مې څنګه برباد کړي داسې به تاسو هم برباد شئ وقاتلوهم تاسو وجنګېږئ د دوی سره حتی تر دې پورې لا تکون فتنه چې پاتې نشي شرک ویکون الدین شي دین کله ټول لله الله دپاره فان انتهوا پس که دوی منع شول فان الله بېشک الله پاک بما یعملون هغه چې دوی عمل کوي بصیر لیدونکی دی وان تولوا او که دوی ګرځي فاعلموا پوه شئ ان الله بېشک الله پاک مولاکم ستاسو دوست دی نعم المولا ډېر ښه دوست دی ونعم النصیر او ښه امدادي دی واعلموا انما غنمتم من شیء ابتدا د صورت کې مضمون ذکر کېده چې غنیمت د الله دی الله پاک ولا دا تقسیم مقرر کو نو طریقه دی چې کوم مال غنیمت حاصل شي نو دا دوه قسمه وي یو دی چې په زور باندې مسلمانان د کافرانو والی دی ته غنیمت وي او دویمه دا چې دا کافران ورسره مصالحت وکړي په صلح سمال ورکوي دی ته مال فی وي کم چې په صلح ورکولی شي مسلمانانو ته دا به د مسلمانانو بینک کې جمع کیږي او تمام مسلمانانو په منفعت کې به لګیږي او کم چې مجاهدینو جهاد وکړو او د کافرانو نه مال حاصل کو په زور باندې د ته غنیمت وي دا مال به 15 حصې شي 4 حصې به دا غازیانو باندې تقسیم شي 15 حصې به شي 15 به وباسي او دا 4 حصې به دا غازیانو باندې تقسیم کړي کم چې بغیر د اس نه د دغه یوه حصه ده او چې په اس سور د دغه 2 حصې دي مثال په طور دا 1.5 زر کسانو زر په دې کې پیدلو او دا 1500 د اسونو والو نو د اسونو حصې به ډبل کې وسره نو زر پیدل شو زر د اسونو نو دا 4 حصې به په 2000 باندې تقسیم کړي داسې طریقه او دا یوه حصه چې کم پاتې شوله دا به راوالي دا به بیا تقسیم کړي په 15 باندې نو دلته هغه د یوې حصې چې کوم مصرف دی هغه ذکر کیږي نو واعلموا پوه شئ انما غنمتم بېشک هغه چې تاسو غنیمت حاصل کړی من شی د څه شی نه فان لله بېشک د الله دپاره دی خمسه دغه 15مه حصه دا 15مه ترې الله واغسته د الله تذکره چې کوم دی دا د برکت دپاره ده وللرسول دا 15 حصہ په دې تقسیم به کې 15 ځای به کې یو حصہ پکې لرسول د پیغمبر دا دویم ولی ذل قربا د پیغمبر علیه السلام د رشتہ دارو د پاره دا او دریم ولی الیتام یتیمانان د پاره دا سلورم لیل مساکین مساکین د پاره دا او 15 وابن السبیل مسافر د پاره دا 15 حصہ چې د کم د غنیمت او هغه په دې 15 تقسیم شي د پیغمبر علیه السلام حصہ جمهور فرمایي چې نبی علیه السلام د دنیا نه لاړو دغه حصہ او سره ختم شوله او ذل قربا کم چې د نبی علیہ السلام رشتہ داران دي نو دا پکې پاتې شول په دې باندې د جمهور قولدار چې دام نشته بلکې دا په دې رستنو دریو کې داخل دي د نبی علیہ السلام چې څومره رشتہ دار دي دا په دې رستنو دریو کې داخل شول مسکین دی فقیر دی نو مسافر دی یتیم دوی ته ورکولی شي او که په دې کې داخل نو بیا حصہ نشته نور تفصیل احادیثو کې دی ان کنتم کای تاسو آمنتم بالله تاسو ایمان راوړی په الله باندې و ما انزلنا هغه چې ما نازل کړی دی علی عبدنا په خپل بنده باندې یوم الفرقان په ورځ د بیلتون دا د بدر ورځ چې الله د حق او د باطل منځ کې بیلتون راوستو یوم التقى الجمعان هغه ورځ چې ملاقات وکړو دوه ډلو یو د مسلمانانو او بل د کافرانو والله علی کل شیء قدیر الله په هر شي قدرت والا دی اذ انتم کله چې وی تاسو بالعدوه الدنیا په غډیره کې باندې نږدې تا دا د بدر هغه نقشه ذکر کیږي تاسو مدینه منوره ته په دې نږدې طرف وای وهم او دغه کافران بالعدوه القصوى په هغه ډیره کې لري د مدینې نه دوی په هغه بل طرف د مدینې نه وړاندې ورکب قافلې والا اسفل منکم دوی لاندې استاسونه لاندې طرف د سمندر په سیټ دوی لاړ هغه بچول ولو تواعدتم الله فرمای دا خو زما قدرت چې تاسو ما یو بل سره جنگولې چې حق کار شي
که تاسو یو بل سره وعده کړې وې د جنگ چې دلته به جنگ کوو لاختلفتم تاسو به اختلاف کړو فی المیعاد په دې وعده کې ولکن لیقضی الله لیکن هغه چې فیصله وکړي الله پاک امرا د یو کار کان مفعولا هغه وي کیدونکې لیهلک دې دپاره چې هلاک کړي من هلک هغه څوک چې هلاک کوي کم چې مړه شول په کفر دی هلاک کړه عن بینه په دلیل سره الله ورته حق اوخو دلیل ښکاره شو او بیا هم دوی نه سمېدل نو ويحيى او جوان ورکی من حي چاله چې جوان ورکی په ایمان سره عن بینه په دلیل سره کم ایمان ته راځي نو هغه ته دلیل معلوم شو چې دا ګوره حق دینو چند کسانو ته الله څنګه کامیابي ورکړه وان الله بشک الله پاک لسمیع علیم خامخ اوریدونکی دی او پوهه دی اذ یریکهم الله فی منامک قلیلا نبی کریم علیه السلام په دې چوپال کې آرام کو نه چې راپاسېده چې کم دی نو مسکو خندلی الله پاک د کافرانو ته ډېر لږ ښکاره کړه اوس اشکال دا پیدا کېږي چې د انبیاو خوب خو حق وي نو دا لږ یو ته څنګه ښکاره کړه دا لږ یو ته ښکاره کړه په دوه طریقو سره یو ظاهرا ګوره اوس تاسو دلته ناست یو سړی دلته ناست دی نو صرف دا مخې ته کسار ویني هغه وروسته نه دي نو الله پیغمبر ته د کافرانو دا مخه ښکاره کړه او هغه وروسته یې ترنه پټ کړه نو ځکه یو ته لږ ښکاره کړه او دویم دا و چې حکمت پکې دا و چې دا لږ یو ته ښکاره کول اگر چې کافران ډېرو دا د هغوی کمزورتیا ته اشاره وه چې دا به مغلوبي تاسو پې غالب کوم نو دا د غالبوالي چې کوم د اشاره وه نو ځکه ورته الله لږ وښول ولو اراکهم کثیرا که دی ښولي وې تا ته ډېر لپشیلتم تاسو به بوزدله شوي وې ولتنازعتم تاسو به اختلاف کړی په الامر په امر د جهاد کې ولکن الله لیکن الله پاک سلم تاسې روغ وساتلی د اختلاف نه بچ کړئ هغه تاسو ته لږ ښکاره کړه انه بېشک الله پاک علیم پوهه دی بذات صدور په رازونو د سینو واذ یریکموهم کله چې دای تاسو ته وښول یزیروکم تاسو ته وښول هم دا کافران اذ التقیتم کله چې تاسو د هغې سره مخامخ شوئ پی اعینکم په سترګو ستاسو کې قلیلا لږ چې دوی مخامخ شول مؤمنانو ته دا کافران الله لږ ښکاره کړه دا مخامخ یو ته ښکاره کړه شاته یې ترنه پټ کړه چې دا مسلمانان پې ورزړور کړي او یقللکم تاسو یې لږ کړئ فی اعینهم د هغې په سترګو کې دوی خو هسې هم لږ وو د هغې نه ښه کم د کافرانو ته ښکاره کړه چې دا کافران یې پرې راوچت کړل چې یو بل سره وجنګوي لیقضي الله دې دپاره چې فیصله وکړي الله امرا د یو کار کانه مفعوله هغه وي کیدونکی والى الله الله ته ترجع الامور واپس یې د ټولو کارونو ده یا ایها الذین آمنوا ای د ایمان والو اذا لقیتم فئتا کله چې تاسو مخامخ شئ د جماعت د کافرانو سره فثبتو نو ثابت قدم اوسېږئ چې کم دی د کافرانو سره مخامخ شو نو تیښته مه کوه واذکروا الله یادوي الله پاک کثیرا ډېر لعلکم تفلحون دې دپاره چې تاسو کامیاب شئ واطیعوا الله ورسوله تابعداري وکړئ د الله او د پیغمبر ولا تنازعوا تاسو اختلاف مه کوئ فتفشلوا تاسو به بوزدیله شئ خپل منځ کې اختلافاتو سره انسان کې بوزدلی پیدا شي وتذهب ریحکم لاړ بشي ستاسو قوت به مختم شي داسې اختلاف مه کوئ واصبروا صبر کوئ ان الله بېشک الله پاک مع الصابرین سره د صبر کوونکو نه دی ولا تکونو تاسو مه کېږئ کالذین په شان د هغه کسانو خرجو چې دی وتلو من دیارهم د خپلو کورونو نه د ابو جهل او د هغې لښکرې وې همدارنګې چې کوم دی کافران راوځي بطورن په تکبر سره ورئا الناس او دپاره د ښوونې د خلکو زادونه خلکو ته ښول او څه دپاره راوتي دي ویصدونه دوی خلک بندوي عن سبیل الله د لارې د الله نه نو مشرانو نه قیسې اورو چې انډیا چې کله د پاکستان سره جنګ نو هغې هم داسې کیپټنان یې راوتي وو ځان سره وایي ناشتې هم نه راغستلې خوراک ډوډۍ هم ځان سره نه راوړله دا به چې کوم دی سهار چې به پلاني ځای کې څکو ماسپښین سټی به زموږ چې کوم دی په لاهور کې وي او مازدیګر به په پلان کې ځای کې وي دا تقسیمات کړي او چې کله بیا مقابله شروع شوله نو مقابله چې کوم دی بیا د ټینکونو ځکه دوی سخدونه وسایل نه وو او بیا به چې کوم دی یو صاحب د ځان پسې دغه تړو د ټینک مخې ته پرېوته نو چې څو ټینکونه داسې وله والوځول که نه نو بیا انډیا والا بیا موږ سره انسانان خو نه جنګېږي دا خو پیریان دي بیا دا چې کوم دی پیریان دي بیا دا وی نو راوتی په څه باندې و چې کوم دی او بیا یې د تیښتې لار نه وه نو د ابو جهل لښکر هم دقه شانتي و الله مؤمنانو ته وایي تاسو داسې مه کوئ چې تاسو داسې د کافرانو مقابلې ته ځئ نو تاسو چې کوم دی په تکبر مه ځئ په عاجزۍ باندې ځئ د قرآن په تلاوت باندې ځئ خرجوا من دیارهم دی وتلو د خپلو کورونو نه بطورن په تکبر سره ورئا الناس او دپاره د ښوونې د انسانانو ویصدون او دوی خلک بندوي عن سبیل الله د لارې د الله نه بنیادی چل دا دی چې دوی الله نه مني
کچری دې کافرانو خپل رب ومنلې زموږ رونه دي بیا د مسلمانانو سرونه دي به ایسې اختلاف نو اختلاف په دې باندې چې موږ وایي الله ومني دی نه مني والله الله پاک بما يعملون هغه چې دوی عمل کوي محیط احاطه کوونکی دی و اذ زین لهم الشیطان کله چې ښایسته کو دوی ته شیطان اعمالهم د دوی عمل بدر موقع ته چې کله دوی رال نو شیطان د یو سړي په شکل باندې سراقه ابن مالک ورته وی دا سراقه ابن مالک بیا دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام هجرت په موقع باندې دی راغلی دا د دغه اس چې پزما کنه هغه سراقه دی او پیغمبر علیہ السلام سره بیا د کسرا د سرو وعده کړی ده د دې په شکل باندې ابلیس رااله چې کم دی او د حارث ابن هشام ورته وی ملک صاحب لاسی نیولې دی بدر کې را روان دی ورته وی چې کم دی زه دغه دی را ورسېدم زما پوجونه د قبیله را روان دي پروا مه کوي زمونږ دونه پوجونه دي چې محمد ستوي دغه ملګري سي دي ربن هیڅوک نشي غالب کېدی نو داسې چې کم دی په هغه کې را روان کړي چې کله بالکل دی جنگ میدان کې د نبی کریم علیه السلام صحابو ته را مخامخ شو چې وی کته چې یو طرف ته جبرئیل ولاړ دی نو حارث ابن هشام خو فرشتې نه لیدلې ابلیس خو یې نه چې ابلیس وکته چې یو طرف ته جبرئیل دی او 1500 فرشتې ولاړې دي اول طرف ته چې کنه اسرافیل دغه سره فرشتې د فرشتو څنګه چې نبی علیہ السلام د صحابه لخرې برابرې جبرئیل خپل فرشتې برابرې اسرافیل خپل فرشتې برابرې یو د لاس راخ حارث موټه کلک ورته تا خو چې زما مرګر روان دي څنګه تختې هغه لاس راکاږي د کلک نه پرې خودو چې خې کلک چې کم دی نو ابلیس دا حارث په دې سینه کې وسوکو اخ وي غرزو او دته و تختې ورته وی ما هغه سلی دلی دي چې تا څه خبرې مخکې څوک ولړ دي بس و تختې لاړ چې کنده په داسې تیغ ته باندې چې مفسرین ذکر کوي سمندر ته ودانګل الله سره وعده کړی و تعالی مې د قیامت راتګه پر ټیم درکړی دی خدا خو تنی پیغمبر مقابله کې راځه ټیم درکړی خدا سخی پیغمبر مقابله کې راځه دا خو تنی دی ویلي نو بهر کې په تختې بیا چې مقابله شروع شوله عتبه مړ شو شیبه مړ شو بچی مړ شو ابو جهل خپلو کسانو ته تقریر کوي پام کوي خفه نه شئ ګوره دوکه نه شئ سراقه چې وتښتېدو دا د محمد ملګری و صلی الله علیه وسلم دا دغه ملګری و خو صرف موږ سره روانو چې کم دی او دای هسې زنګ په دې ملګرو کې شکست اچو پام کوي چې په هغه دوکه نه شي هسې ډرپوک دی او دې خوا دې نورو کسان دوی جلتي وکړه بیا چې جنګ وشو دوی به دا قیسې کولې سراقه زمونه تښتېدلی وروسته سراقه مکې ته راغی نو دوی ورته ویل که ته زمونه ولې تښتېدلی وې وایي ستاسو دماغ خراب دي کوم ځای کې زه سره بدر ته درغلی نه یم ولې ته زموږ سره نه وې چې لاس دې راکړي را سره روان وي ما د سره بدر لیدلی یم نه زما څه کار دی بدر کې چې دوی حیران چې دا څنګه چل شو چې وروسته بیا فتح مکه او بعضې حالات رال اسلام ته ښه دا چل شوی چې دا ابلیس زموږ سره موږ کې دا سراقه دی نو پکې هغه نه نو اذ زین لهم الشیطان کله ښایسته کړی ته شیطان وقال ورته لا غالب لكم اليوم نشتر غالب پتا سنن رضی من الناس د انسانانو و انی جار لكم بشک زستا سو امدادیم فلما تراءت الفئتان کله یو بل تو قتل دو ډلو د کافرانو مسلمانانو یو بل تو قتل نکسوا تو شد ابلیس نکس د تو شو على عقبه پخپل پوند باندې وقال ورته و انی بریء بشک ز جدای منکم استاسنا انی اراز انم اغه پرشتي مالا ترون چې تاسو نه انی اخاف الله زیرګم د الله نه والله الله پاک شدید العقاب سخ عذاب ولاده اذ يقول المنافقون كرچ والمنافقان والذين وهغه کسانو فی قلوبهم چې دغه پړونو کې مرض د منافقت د یا مرض د ضعف ایمان دی دوی سوي غرها اولئ دوک کړي د مسلمانان دینهم د دوی دین دا یو موټی کسان دی روان شوي دي بدر ته روان دي چې کم دی د داسې جرار لښکر مقابله کوي دا دوکه کې پراته دي الله فرمایي دا خو کافران دي یا زعیب داسې خبرې کوي ومن یتوکل علی الله سوچ توکل وکړي په الله باندې فإن الله بشک الله پاک عزیز غالب دی حکیم حکمت والا دی ولو ترى کتوین اذ یتوفى الذین کفروا کله چې وفات کوي هغه کسان چې کافران دي الملائکه فرشتې د دې کافرانو ارواح قبضه کوي یضربون وهب وجوههم د دوی مخونه و ادبارهم او د دوی شاګانی ورته وی وذوقوا تاسو سکی عذاب الحریق عذاب سوزون کې ذالک دا بما قدمت په سبب د هغه چې مخکې کړي دی ایدیکم تاسو لا سونو دا تاسو اعمال دي لا سونو وان الله بشک الله پاک لیس ند بظلام للعبید ظلم کون کې په خپل بندګانو ظلم د مبالغه صيغه دا اشکال چې واردې دو په دوه طریقو داغه نه جواب کړو کدا ابي آل فرعون الله فرمای حال د دوی پشان د آل د فرعون دی
څنګه چې فرعونیانو په تکبر کې الله تبا کړه داسې دیم په تکبر کې الله به تبا کړي کدأب معنا حالهم كحال آل فرعون دأبهم كدأب آل فرعون حال د دوی په شان د حال د آل د فرعون دی والذین د هغه کسانو من قبلهم چې مخکې د دوی نو کفروا بآیات الله هغه کفر کړو د الله په آیاتونو فاخذهم الله الله اونول بذنوبهم په خپلو ګناهونو ان الله بشک الله پاک قوي زورور دی شدید العقاب سخت عذاب والا دی ذلک دا بان الله زکا الله پاک لم یکن د مغیرا بدلون کې نعمتا د خپل نعمت انعمها علی قوم چې انعام کړي په یو قوم الله په یو قوم انعام کې خپل انعام دا غوی نه ناخلی حتی تر دې پورې یغیرو چې دوی بدل کی ما بانفسهم هغه چې دوی په نفسونو دغه نعمتونو شکر ایستل هغه منل دغه ناشکری وکړي نو بیت الله خپل نعمت والی وان الله بشک الله پاک سمیع علیم اوریدونکې دی او په هده کد ابي آل فرعون حالهم كحال آل فرعون من دأبهم كدأب آل فرعون د دوی حال پشان د آل د فرعون دی والذین د هغه کسانو د من قبلهم چې مخکې دوی نو کذبوا بآیات ربهم هغه تکذیب کړ پایتونو د خپل رب فاهلکناهم دوی هلاک کړ بذنوبهم په خپل ګناهونو سره واغرقنا ما غرق آل فرعون لخر د فرعون وکل كانوا ظالمین او دا ټول ظالمان د آیت او مخکې آیت دوه یو شانتي معلومیږي کدا ابي آل فرعون دا سي معلومیږي چې ګینه تکرار دی نو تکرار نه دی دوه کې فرق دی لفظا فرق دی ال تدو چې مخکې ذکر کېده والذین کفروا من قبلهم کفروا بآیات الله ال ته ذکر کېده کفر او دلته چې ذکر کېږي نو کفر نه ذکر کېږي دلته کذبوا ذکر کېږي کذبوا بآیات ربهم نو التا کفروا بآیات او دلتا کذبوا دی لفظا فرق دی معنن د دوړو منځ کې فرق دی التا ذکر کېدو چې کوم دی مطلق عذاب قوی شدید العقاب عذاب مطلق او دلتا سره عذاب خاص ذکر کېږي نوع د عذاب ذکر کېږي چې د دې خلکو حال څنګه اغرقنا آل فرعون نوع چې هغه غرق کېدل دي نو التا مطلق عذاب ودلتا نوع ده نو دا نشي ویلی چې ګینه دا تکرار دی ان شر الدواب بشک شر د زناور عند الله د الله په نسبانی الذين كفروا هغه کسان چې کافران دي فهم لا يؤمنون په دوی ایمان نه وروړي الذين هغه کسان عاهدت منهم چې تاسو سره وعده کړی و ثم ينقضون بيدي ماتي عهدهم خپل وعده په كل مره هر کرته وهم لا يتقون او دوی ځان نه ساتي د وعده ماتولونه دا وعده چا ماته کړی دا او د دې وعده حضرات سونو نلک یو پانروسته سورته توبه کې د دې تفصیل ذکر کوو دا سلور انواع دي الله وی چې وعده د سره کړی دا او بیا وعده باندې وفا نه کوي نو فإما تسقفنهم پس کتا دوی بیا مندل فی الحرب په جګړه کې وعده ما تکړی استا مقابله ترال نو سخت سزا ورکا داسې سزا فشرد بهم او شړه په دوی باندې ویرو په دوی باندې من خلفهم هغه چې دوی نرستو دي دوی له داسې سزا ورکا چې هغه بچو ته سبق یاد وي لعلهم دې د پاره یذکرون چې دوی نصیحت قبول کی و اما تخافن من قوم کته یریږي د قوم نه خیانتا د خیانت کولو چا سره دی وعده وا خو ته چې وعده خو را سکړي خو دې په وعده وفا نه کوي خیانت کوي فانبذ الیهم اغرزو دوی ته دغه وعده علی سوا برابر معنا خبره که چې زما استاد سمینس کې وعده ختم شوله بس تاسو خبر منګم خبر نو علی سوا برابر په دې خبرتیا کې ان الله بشک الله پاک لا يحب الخائنین نخوخي خیانتګر ولا يحسبن الذين كفروا ګمان دي نه کوي هغه کسان چې کافران دي سبقو چې دی بګینی مخ کی شي دا ګمان دي نه کوي چې د الله نه به مخ کی شي او به تختی انهم بشک دوی لا يعجزون نشي عجز کول الله لرا واعدوا لهم تاسو تیارې کوي د دوی د پاره مستطاعتم چې سونه تاسو طاقت من قوت د قوتنا ومن رباط الخيل او د تړلو د اسونونه دا جهاد د پر او د کفارو مقابله د پر به تیارې کې حدیث د مسلم کې راغلی دی چې تاسو تیارې کوي الا ان القوه الرمي قوت دا دی چې ته ښه نشانه وشته شي نشانه کې ځان تکړه کا عمده قرنګ اسلحه برابر کا هغه وخت کې اسلحه د جنگ ټینک د اسو من رباط الخيل اسونه تړه ځان سره ساته په ځایل د اسرا غلی دي الخير په نواسی الخيل د اسونو په دې تندو کې خیر دی او سړی چې د جهاد د پر اس ساتي په کور کې د تړلې دی د دې ساتنه د دې غشیان د دې امتیازه د ارسب الله ستا په نیکو اعمالو کې د حسابي غشیان هغه کې استاد چې کنده په نیکو زکات دی او عبادت د پر ساتلې دی اوس چې کوم د دې وخت کې جوړوا میزایل ذرار جوړوا ټینکونه خالد جوړوا ټینکونه
د قرګه چکنه میزایل داغه قوت د من رباط الخيل ترهبون به تاسو یې روي په دې سره عدو والله د الله دشمنان و عدوکم خپل دشمنان و آخرین او نور کسان دي من دونهم غیر د دې کافرانو نه د دې کافرانو نه علاوه نورم دي هغه منافقان دي یا نور د دوی نه دي هغه چې رستو راځي او بعضې فرمایي هغه چې آخرین نور دي من دونهم غیر د دوی نه چې په دې پیریانو کې دي څه په پیریانو کې هم دي کافران لا تعلمونهم تاسو هغې نه پیژنې الله یعلمهم الله یې پیژني وما تنفقوا من شیء هغه چې تاسو خرج کوئ د څه شی نه فی سبیل الله د الله په لار کې یوفی الیکم تاسو ته پوره درکېدی شي په قتال کې عموما مال لګیږي دا چې څونه ته مالي قرباني کې الله به تعالی د هغې عوض درکوي وانتم لا تظلمون په تاسو به ظلم نشي کېدی وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ کدی میلان کوي صلح ته کدی وغواړي چې مصالحت کو څه وخت د پر ډزبندي کو نو الله فرمایي فجنح لها تم میلانو کا کې وسره جوړو سره وکوه څه وخت پورې او چې تو سره مصالحت کینو اسنه چې دی غداری وکي الله وی پروايي مکوه وتوکل علی الله توکل کو په الله انه بشک الله پاک هو السمیع العلیم دا اوریدونکی دی او پوهه دی و ان یریدو کدی اراده کوي ان یخدعوک چې تعالی دوکه درکوي ظاهری چې کوم د صلح کو مصالحت او باطن کې مراد دوکه در کول دي الله فرمای فإن حسبك الله بشک استاد پر کافی دی الله پاک هو الذي الله غزاد دی ایدک چې تی مضبوط کړي به نصره په خپل امداد وبالمؤمنین او په مؤمنانو الله چې کوم د ته مضبوط کړي په خپل امداد او ظاهری تا سره چې کوم د سحره کې مؤمنانو درول والف الله محبت واچو بین قلوبهم په ما بین دړونو د دوی کې دی مسلمانانو خپل میز کې الله سونه مینه پیدا کړه لو انفقت کتا خرج کړي وې ما فی الارض هغه چې په ځمکه کې دی جميعا ټول د دې ځمکې دا سره او سپین تا تمام خرج کړي وې ما الفت بین قلوبهم تا به محبت نو اچولې ما بین دړونو د مسلمانانو کې ولکن الله لیکن الله پاک الف محبت واچو بینهم دی پړونو کې انه بشک الله پاک عزیز زورور دی حکیم حکمت والا دی یا ایها النبی اے پیغمبر علیہ السلام حسبک الله کافی دی استاد پر الله پاک ومن اتبعک من المؤمنین دا من اتبعک پچا باندې عتب دی نو دوه ترجمه کولی شي یا من اتبعک دا عتب دی په دې حسبک په دې ک ضمیر باندې او هغه د حسبک د لپاره مفعول وو نو اتبع دا ولا مفعول دی او الله دا ولا فاعل شو د معنا دا شوه اے پیغمبر علیہ السلام حسبک کافی دی ستا دپاره ومن اتبعک ستا دپاره هم کافی دی مؤمنانو دپاره هم کافی دی څوک الله الله ستا دپاره هم کافی دی مؤمنانو دپاره هم کافی دی دا هغه چې من اتبعک ته په که باندې عطف کې دویم دا من اتبعک په الله باندې عطف کا په که یې ما عطف کوه نو چې څنګه الله دا فاعل د حسبو کو بیا به من اتبع دا فاعل شي نو بیا معنا دا شوله اے پیغمبر علیہ السلام حسبک کافی دی ستا دپاره الله هم کافی دی ومن اتبعک وغه چې تابع دي ستا من المؤمنین دا مؤمنان ستا دپاره دا ستا دپاره کافی دي او نو مفسرینو د هغه وخت کې نازل شو چې کله حضرت عمر صاحب مسلمان شو نو یو قول دا دی چې عمر صاحب مسلمان شو نو 33 کسان دا سړیو مسلمانان او شپږ چې کوم د ښځې مسلمانانې وي دا یو کم سلویخ کسانو سلویختم چې کوم د حضرت عمر مسلمان شو او دویم قول دا دی چې یو کم سلویخ سړیو او یوه ښځه و مسلمانه نو سلویخ مسلمانان شول او بیا عمر صاحب مسلمان شو او چې عمر صاحب مسلمان شو نو کافرانو دا به انتصفا اوس موږ او مسلمانان نیم په نیم شو د عمر صاحب په اسلام کې دومره عظمت چې وی انتصفا د عمر په اسلام قیمه که نیمه شوله نیم چې کوم د اسلام ته لاړ نو بیا قوت دو چې کله دار ارقم ته لاړ ایمان یې راوړو نبی کریم علیه صلات وسلام ته وایي دلته ولې لمونځ کوو په حرم کې ولې نه کوو وایي چې حرم کې نه پرېږدي زه چې ځو مسلمانان روان شي یو طرف ته حضرت حمزه دی بل طرف ته حضرت عمر دی دا دوه چې کوم دی لوی هغه طاقتور خلک دي او دا نور په دې منځ کې دي راځئ حرم ته وځو حرم ته یې ویستل دا حضرت عمر چړومبی چې کوم دی په حرم کې په ښکاره باندې عبادت ته ودرېدل نو ځکه مکې والا دا انتصفه اوس زموږ سره مسلمانان نیم په نیمه شو نو الله فرمایي ستا دپاره زه کافي یم او ظاهري دا مؤمنان صلی الله علیه وسلم
الہ العالمین زمونږ وینا خپل رضا د پاره وګرځولې کې الله څومره درس وکړې شو موږ ته په عمل نصیب کړي الله ژوند زندگی په خپل کتاب باندې ښایسته کړي د نبی کریم علیه السلام د سنتو په اتباع باندې ښایسته کړي الله زمونږ جمدي زمونږ مړه د ټولو مغفرت نصیب کړي الہ العالمین د نږدې وفات دی وړاندې وفات دي څونه مسلمانان وفات دي الله قبرونه د انوارو ډک کړي الله د هغوی مغفرت نصیب کړي د رمضان المبارک دا ښایسته ښکلې روجې دي الله درسونه کیږي نور مسلمانان ستا د کتاب درس کوي رب العالمین زمونږ د دې روجو زمونږ د دې ختمونو د تراویحو الله د دې په برکت باندې زمونږ تمام مردگان الله وبخي الله درجات عالیه نصیب کړي څونه مسلمانان الله په مخ د ځمکه دي ایمان سره اتفاق نصیب کړي آفات و بلیاتونه د مصیبتونو نه الله د ټولو حفاظت نصیب کړي خصوصي رحمتونه په الله نازل کړي خصوصا الله په دې کلی باندې خصوصي رحمتونه نازل کړي د قرآن درس دې د پاره چې په دې خلکو باندې په دې علاقه مسلمانانو رحمت نازل شي الله دوی ته رحمتونه نازل کړي طالبان راځي پاک خلک دی الله د دین د زده کړې دپاره الله د هغوی د راتګ د کلي دپاره د خیر ذریعه وګرځوي الہ العالمین زمونږ چې څومره نوجوانان دي الله د هغوی کورونه آباد کړي الہ العالمین د ګناهونو نه زمونږ د نارینه او د زنانه او د ټولو حفاظت نصیب کړي کوم مسلمانان درس ته راځي نارینه زنانه الله د هغې جولو کې خیر واچولی کړي الله بیماران وي شفا کامله نصیب کړي الله قرضداري وي د قرضونو نه خلاص کړي الله پاکه وبایي امراضو د ټولو نه الله زموږ حفاظت وکړي الله خیره خاتمه زموږ په ایمان کې صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله وسلم